دا جنگ چې دی دا د روحانیت خلاف، یعنی د فکری جنگ دریم میدان ګلوبلایزیشن عالمگیریت. 1167 کې د اکسفورد د یونیورسيټي بنیاد کښې شوی. په 9 کاله کې د تعلیم حاصل کی. د تعلیم نه بعد دومره ماهر سو په قرآن او په عربي زبان کې چې په ګرد د یورپ کې د یو نوم وجه یا دغه د استعماري محرک ده چې د مسلمانانو ژبې د زده کړي. انسایکلوپیډیا اف اسلام مستشرقینو لیکلی ده چې کم سړی پر کم موضوع باندې تحقیق کوي د دغه انسایکلوپیډیا څخه کار اخلي. زموږ په تعلیم کې موږ ته پوهنه نشته. موږ تعلیم برای کمایي دی، تعلیم برای تعلیم نه دی. د دغه تعلیم برای تعلیم دی. یو کله چې زموږ په ملکو کې غربت او افلاس او بیروزګاری دا دومره ډیره ده چې موږ د سوچ ته هیله کوي نه چې موږ یو سوچ وکړو. سړی چې ډیر شک ځوان سي هغه په مټ کې خپل کور وچلی. د دې د چونکې و تعلیمي میدان ته دی هیله کړي، پی ایچ ډي پیسې دی درکړي، د روزګار پیسې دی درکړي، نور ډېر ښه کارونه کړي دي. وحیدالدین خان صاحب خو دغه د مولوي صاحب پر دې باندې مقالې سته په تنقیحات کې، هغه هم ډېر ښه کار ورکړی. دوی چې کوم شاګردان دي هغه تر ګردو خطرناک دي. هغه د کمیونیزم پر دنیا باندې یو د فلسفې په حیثیت هم غالبه کېدی او په افغانستان کې به مستقل دی وای دورې. وفاق پر هره مدرسه باندې یو در میټریک لیوله پر اسکول لازم کی. موږ سره کم مفتیان یعنی چې علما سي مفتیان هغه ته موږ باقاعده انګریزي ورشایو، کمپیوټر او انګریزي موږ ودی ته ورشایو. با طالبان حکومت هم ډیر سرتوړه کوشش د انګلیش د زده کړې لپاره کوي به تور سکیل. هغه د نبی اسلام پر حدیث عمل کوي چې موږ د دې سازشونو د دې په زبان کې ونیسو. او په دویم جنگ عظیم کې موږ ګټ ویل دي ځکه تقریبا اکثره ممالک د دویم جنگ عظیم بعد آزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل شانه پر یو داسې موضوع باندې د خبرې د کولو موقع را میلاو سوله چې هر وخت د یو مسلمان په حیثیت باندې د انسان تمنا دای چې د انسان زندگی د دین په خدمت کې استعمال سی، خاص طور پر د اسلام د کفر د حق و د باطل د رحمانی قوتو او د شیطانی قوتو د آدم علیه السلام څخه ونیسي بیا تر آخري انسان پورې یو جګړه شروع. دا نن چې کومه موضوع ده د دې موضوع چې څه وخت آدم علیه السلام ته د سجدې حکم وسو چې تمام فرشتې دي و آدم علیه السلام ته سجده وکړي، چې څه وخت شیطان د سجدې څخه انکار وکړي نو فکري جنگ شروع سو. ایډیالوژیکل وار، فکري جنگ، نظریاتی جنگ شروع سو. بیا چې څه وخت آدم علیه السلام د جنت څخه راویستل سولو نو آدم علیه السلام د دې نظریاتی جنگ دفاع شروع کړه چې شیطان یو زما په خلاف باندې یو جنگ شروع کړي نو بیا دا جنگ دفاع به څنګه کوم. د هغه وخت څخه د نظریاتی جنگ بنیاد کېښودل سو. جناب آقا دو جهان صلی الله علیه و وسلم دنیا ته تشریف راوړي او د صفا پر میدان د صفا پر غره باندې خیزي. الله جل شانه حکم ورته کوي فاصدع بما تؤمر وانذر عشيرتك الاقربين. چې څه وخت نبی علیه السلام دا اعلان کوي چې قریش، بنو عبد مناف، فلان فلان، چې څه وخت دا اعلان کوي د دې اعلان بعد ابو لهب ورته ولاړیږي تبا لک یا محمد لهذا جمعتنا. محمد هلاکت دی تا موږ د دې خبرې لپاره راجمع کړي، سرداری غواړي. نو بیا نظریاتي جنگ شروع کیږي. بنیاد د هغه ځای څخه شروع کیږي، بیا به تا جنگ شروعي روان وي تر آخري انسان پورې چې څنګه آخري انسان حق او باطل، رحمانی قوتونه، شیطانی قوتونه برقراري، دا جنگ به شروعي. دا به د تاریخ یو غټه حصہ ده. دا جنگ به شروعي، کله به یو خوا زوروري، کله به بله خوا زوروري، خو جنگ به شروعي. د مسلمان کامیابي او سرخرویي به په دې کې چې دی به د دې یا اقدام کوي یا به دفاع کوي. دا به د انسان د کامیابۍ ذریعه. اوس راځو خپلې دې موضوع ته چې دا موضوع یا نظریاتي جنگ یا ایډیالوژیکل وار یا فکري او نظریاتي جګړه د دې مقصد څه دی. دا باقاعده یو سوچه سمجه منصوبه ده. د دې منصوبې تحت دا جګړې کول کیږي چونکې موږ د اوسه پورې دا خبرې اورېدلې نه دي، نه زموږ ذهنو ته راغلي دي، نه موږ داسې یو مضمون او د سبجکټ په حیثیت باندې ویلي دي ځکه زموږ په سمجھ کې نه راځي. د دې جګړې نوم ایډیالوژیکل وار دی، نظریاتی جنگ یا فکری جنگ د دې نوم دی. نظریاتی یا فکری جنگ معنا دا ده چې د اسلحې بغیر، د میدان بغیر، د فکرو او د نظریو جنگ. خو د دې جنگ دا یو ډیر وسیع جنگ دی، یو ډیر وسیع جنگ دی. موږ لږ د اصل چې کم پر کم میدان باندې دا جنگ کول کیږي یو څه پر کم پیمانو باندې راخو چې د صلیبي جنگو کې
د عیسایانو د شکستو بعد د مسلمانانو خاص طور په خلاف باندې چې کوم نظریاتي او فکری جنگونه کیږي دې ته ویل کیږي ایډیالوژیکل وار یا نظریاتي او فکری جنگ. دغه خدا جنگ دا شروع دی د تاریخ ریسه ده، لیکن زموږ مقصد دا دی چې څه وخت دا جنگ منظمه سو او باقاعده په کم اسلحه باندې دا لیس سلو، کم اسباب و وسایل ورته مهیا سو، حیثیت د یو سبجیکټ و د ټافیکو د مضمون کم کله دا یو صورت واخستی، د هغه بعد د دې جنگو موږ پر یو تاریخي پس منظر بیانو او تعریف یې کوو، ډیفینیشن یې بیانو. نو د نظریاتي جنگ یا د فکری جنگ څخه مراد هغه جنگ دی چې خاص طور پر عیسایانو یعنی یهودیان هم پکې شریک دي، خاص طور پر عیسایانو چې څه وخت صلیبي جنگو کې شکست وخوړی، د صلیبي جنگو د شکست بعد چې دوی د مسلمانانو په خلاف باندې خاص طور پر کم جنگونه د اسلحې بغیر پر میدان باندې کم جنگونه شروع کو، دې جنگو ته ویل کیږي فکری جنگونه یا دغه د ایډیالوژیکل وارونه، یا مطلب په مختلف نمو باندې د نمونه ورکی چې هغه د موږ څخه پټي. نو اوس اوله خبره دا ده چې نظریاتي جنگ خوستی په ذهن کې راغلی چې دغه نظریاتي جنگ دی چې په میدان بغیر د اسلحې بغیر د فوجو بغیر د مسلمانانو سره په خلاف باندې فکری جنگ کم کول کیږي، د نظریې د عقیدې جنگ کم کول کیږي، دې ته ویل کیږي. اوس د دې جنگ مقاصد څه دي؟ د دې جنگ مقاصد دا دي چې مسلمانانو ته چې څه وخت په صلیبي جنگو کې څه وخت مسلمانانو و عیسایانو ته شکستونه ورکولو، د دې شکستو بعد د میدان جنگ بدل کی او د مسلمانانو په خلاف باندې د انتقام اخیستلو لپاره او مسلمانانو ته په مختلفو میدانو کې چې د اسلام نوم میټاو سي د صفای هستی څخه او مسلمانانو ته داغو کم شکستونه دي داغو بدله موږ ورکو، داغو سي انتقام واخو، دغه د دې مقاصد. د دې جنگ ډیر غټ اهمیت دی. غټ اهمیت په دې دی لکه سره کم چې د فوجو د تیارولو، د اسلحو د تیارولو او باقاعده د فوجو د سمبالولو څومره مهنت کول کیږي، دغه عمره مهنت پکار دی چې د باقاعده داسې یو کسان تیار سي، داسې انټلیکچوالز وو، دانشوران وو، علما، طالب علمان ګرد په یو واره باندې لکه څنګه چې مغرب لګیا دی، نو دغه سي مسلمانانو پکار دی چې و دغه جنگ ته دغه عمره اهمیت ورکړي. بلکې دا جنگ زیات اهمیت په دې لري چې دغه دی په دغه جنگ کې د اسلحې په جنگ کې یا چې کوم میدان جنگ دی هغه کې دشمن ښکاره کیږي، د دشمن مقاصد او اهداف ښکاره کیږي، دلته د دشمن مقاصد او اهداف او ټارګټس نه ښکاره کیږي. دویمه خبره دا ده چې هغه جنگ یو وختي تور وي، دا جنگ دا روان دی د دې د آدم علیه السلام څخه تر اوسه پورې په زرو کلونو دا جنگ کیږي او دا جنگ به روان وي. بل خبره دا ده چې هغه جنگ چې کوم دی هغه د جسمو خلاف، د مادیت او د باډیز خلاف کول کیږي. دا جنگ چې دی دا د روحانیت خلاف، وایي کې موږ دا ویلی سو چې دا یو سپریچوال وار دی، یعنی د روح خلاف دی، د عقیدې خلاف دی او د انسان د نظریې په خلاف باندې دا جنگ شروع دی او دا جنگ نه ختمېدونکی جنگ دی. دا جنگ دی چې د دې تیاری هم نه معلومیږي، د دې کول هم نه معلومیږي او تیاری هم نه معلومیږي. نو ګویا کې دا جنگ تر هغو جنګو ډېر زیات اهمیت لري. نو په دې وجه سره د دې جنگ باقاعده په کومو طریقو باندې دا جنگونه کول کیږي. تر هغه مخکې یوه خبره ادا کوو بطور ډیپارچر او بطور تمهید چې خبره دا ده چې تر دې مخکې چې دا جنگونه شروع سوي ولې دي، تر دې مخکې واره صلیبي جنگونه کول سوي دي. صلیبي جنگونه دغه خو د چې څه وخت غزوه تبوک را شروع سولو د مسلمانانو او د عیسایانو اول جنگ وسو د تبوک پر میدان باندې، لیکن هغه زموږ د موضوع سره تعلق په دې نه لري چې دا یو د جنگ یو حصہ ده چې جنگ د اوله سره څخه چې څه وخت کم قوم نوې نظریه راوړي دنیا ته او څه وخت د فتوحات شروع کی غلبه حاصلوي، ظاهره خبره د بل قوم به خپله غلبه یا د کوم باونډریز دي یا حدود دي چې هغه سوکه سره راکشنې کیږي، هغه به خپله دفاع کوي، د جنګونو به کوي. لیکن زموږ دلته مقصد هغه جنګونه نه دي، زموږ دلته مقصد هغه جنګونه دي چې د یو خاص مهم تحت کول سوي دي. کروسیډ وارز یا مثلا صلیبي جنګونه د 1900 څخه ونیسي بیا تر 1291 پورې، دا جنګونه د تاریخ یو مسلسل حصہ ده. دا د تاریخ یو مسلسل حصہ ده چې څه وخت د مسلمانانو د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې د صلیب دغه وسلیب ته شکست، یهودو ته شکست ورکړي، القدس یې ونیوي. د هغه وخت څخه یهودیان هم د مسلمانانو خلاف سولو، ځکه په دې وجه سره چې د یهودیانو مذهبي مرکز هیکل سلیمانی
او یروشلم هغه د دې په القدس کې او د عیسایانو چې کوم سینټ جارج چرچ دی یا مثلا قمامه چې کوم دغه د ګرجا ده چې د دې خیال داري د یو عیسایانو عقیده او نظریه ده چې څو وخت عیسی علیه السلام ته پانسی ورکول سو تیتوس پانسی ورکله 3 ورځې دی په قبر کې ژوندی و د 3 ورځو د پانسی بعد بیا د اسمانو ته ختلی او د قبر مبارک چې کوم دی هغه په دغه ګرجا کې چې هغه دغه سینټ جان چرچ ورته وایي په دې ګرجا کې دننه د قبر دی نو په دې وجه سره د دې مذهبي مرکز دی چې څو وخت عمر رضی الله عنه ونیاوي او د دې داخله دلته بند شو دغه وخت څخه د عیسایانو په زړه کې یو تمنا یو ارمان یو ارزو پیدا سول چې برته به دا ځای موږ نیسو کوششونه شروع سولو چې څو وخت 1080 رالی د مسلمانانو په خلاف باندې یو جنگونه شروع اوله خبره دا ده چې دا جنگونه شروع دی ولیکلو د دې جنگ یو سبب داو چې په مصر کې د بنو عبید د فاطمی سلطنت او د شیګانو ده هغه همیشه د شیګانو عادت دادی چې د عیسایانو یا د يهوديانو په سایډ باندې او د سنی مسلمانانو په خلاف باندې همیشه دی ولاړ چې څو وخت د دغه دی غباسی خد د سلطنت ولو یا د خوارزمیانو د سلجوقیانو حکومت ولو دی را ولاړ سولو و عیسایانو ته دعوت ورکړي چې تیراسي پر القدس باندې حمله وکړي یا بیت المقدس باندې حمله وکړي یو وجه خداس و دویمه وجه دا چې څو وخت مسلمانانو د عیسایانو 2 مراکز ولو په دنیا کې یو سیټ ته د مشرقي کلیسا ویله او دویم سیټ ته د مغربي کلیسا ویله مشرقي کلیسا په قسطنطنیه کې چې کوم مرکز آیا صوفیا یې څو عمر مخکې چې طیب اردوغان خلاص کی دغه آیا صوفیا د دې مشرقي مرکز ولو چې د مشرق ټول عیسایان د حج کولو د پاره یا د پیلګریمیج د پاره چې د دې پیلګریم زورتل هغه دغه ځل ورتل چې څو وخت مسلمانانو قسطنطنیه ونیوله د قسطنطنیه په نیولو سره دی را ولاړ سولو و دغه د پوپ ته چې د دې ویټیکن سټی کې د کښینی پوپ د ګر دنیا د عیسایانو یو مرکز دی ویټیکن سټی د دنیا تر ګور د کښینی ریاست دی سټیټ دی 15000 دغه آبادی ده د دې حج دورې کول کیږي د دې چې کوم پاپای اعظم دی هغه دورې کښینی هغه ته دعوت ورکي چې تراسه موږ تاسو به مشرقي او مغربي کلیسا سره یو کو د مسلمانانو په خلاف به یو اتحاد جوړ څو وخت دی د اتحاد جوړ کی نو د اول صلیبي جنگ یو قسم دغه دی تهیه دی وتړل یو قسم مثلا دی تمهید وو د پارچره شروع کی د مسلمانانو په خلاف اتحاد شروع کی او د مسلمانانو د مختلفو چې څو وخت مسلمانانو لږ نور ودی ته شکستونه ورکړو په سکلی دغه جزیره ځینې ونی ولا نور مراکز ځینې ونی ول د مسلمانانو د عیسایانو څخه د دواړي کلیساوي پر وځي سوي او د پیټریک اعظم چې کوم د دوی دغه د مشرو دغه زمانه مطابق 14 لکه عیسایانو په یو واره باندې په 1090 کې پر مسلمانانو باندې د جهاد د دې د نظریه مطابق د جهاد کولو تیاریاں شروع کی اور په عیسائی دغه کې مذهب کې په عیسائی مذهب کې د جهاد تصور نست عیسایت کې داري چې څو وخت ته پر یو خوا پر مخ په چپلا خولې د بل خوا ورا وګرځو لیکن څو وخت اول صلیبي جنگ کې دی نو پوپ را ولاړ سولو پکر د چې سره عیسائی ممالک تی په دې ګردو کې جرمني فرانس اور سره د انګلند په دې کې وګرځیدل اور د ګرځېدو بعد دا ویلې چې هر څوک په دې جنگ کې حصہ نه اخلي هغه د عیسی علیه السلام پیروکار نه دی او دویمه خبره ده یو قسم کارډونه جوړ کړو ا کارډو باندې دا ولیکل چې هغه ته غفرانامه ویل کېدل چې هر څوک په دې جنگ کې حصہ اخلي داغه ټول دغه چې کوم بنیادی ګناوي دي د دې یو عقیده کفاره ده چې څو وخت انسان پیدا شو آدم علیه السلام اول واره زکوم وخوړی د انسان په سرشت کې په نیچر کې یو ګناه پیدا شول بیا الله پاک عیسی علیه السلام خپل زوی قرباني ورکا او ګناه ختم شول دی ویل چې ګناه بیا هم پاته ده که څوک د عیسی علیه السلام پر نامه باندې نه جنګیږي د دې پوپ راولاړ سو بغیر د عیسائی دنیا کې دا عقیده پیلاو کړه نو په دې وجه سره چې کوم عیسایان وو 14 لکه انسانان دغه زمانه مطابق بیخي بغټ تعداد کې رالو پر فلسطین باندې حمله وکړه چې حمله وکړه خالد د فلسطین په آبادی کې 80000 مسلمانان شهیدان کول او 80000 مسلمانان چې څو وخت شهیدان کو و دومره په زیات تعداد باندې د مسلمانانو ویني و به ویلې چې د دې چې کوم آسان وو د هغه تر غاړو پورې په دې وینو کې شتسل نو مسلمانانو په اول جنگ کې مسلمانانو ته ډیر زیات تاوان ورساوي په مسلمانانو کې الله جل شانو هر وخت داسې حکمرانان پیدا کړی دي چې الله جل شانو هغه څخه د زمانه مطابق کار اخیستی امام الدین زنگی رحمه الله تعالی را ولاړ سولو د ډیر زیات دغه یو عام کمانډر ولو
د عیسایانو په خلاف باندې جنگونه شروع کړو، د دې سه مختلف مقام روحا مقام مختلف ځایونو ځینې ونیول، خو د بیت المقدس ته چې څنګه را رسېدی وفات شو. الله جل شانه ودته یو ډیر بهترین زوی ورکړی، نورالدین زنگی رحمه الله تعالی نومېدی، چې کوم بقایه ځایونه ولو هغه نورالدین زنگی رحمه الله تعالی ونیول. اور دغه بعد بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رالی په دویم جنگ عظیم کې، په دویم جنگ صلیبی جنگ کې، او د سلطان صلاح الدین ایوبی ودی ته شکست ورکړي، بیت المقدس ته دوی څخه فاتح شو. بیا دا جنگونه په د تسلسل باندې را شروع دي. په دریم جنگ کې چې څو وخت د دې لاټ پادری دی هغه رالی او بیت المقدس باندې وګرځېدی او د بیت المقدس تصویران واخیستل، خاص طور پر د دې جان سینټ چرچ تصویران واخیستل. پر دې باندې د په خپل یو ډیر زیات فنکار ومولو، آرټیست ومولو، تصویران دا رقم واخیستل چې الیاذ بالله عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه پر دغه دی پر آس باندې سپور دی، محمد عربي دغه دی علیه السلام دا و د عیسی علیه السلام باندې تور پورته کړی دی، عیسی علیه السلام لاندې پروت دی او د تر بدن ویني راایله دی ویني تویويش. اور بیا یې د عیسی علیه السلام پر قبر باندې یو آس خېژولې دی د مسلمانانو د عربو د پر هغه آس باندې دغه دی دا ورکړي دي چې هغه آس بیا د ما پر دې قبر باندې بولی. دا تصویران غټ جوړ کړل، ولاړو په ګرد یورپ کې وګرځیدل. اور بیا دغه دی د دریم جنگ د پاره 10 لک انسانان تیار کړو، بیا رالو پر مسلمانانو باندې حمله وکړه، خو سلطان صلاح الدین ایوبی ژوندی ولو، هیڅ هم نه وکړو. تقریبا 4 کاله د دې د جنگونو وسولو، 4م جنگ، 5م جنگ، 6م جنگ، 9م جنگ. په دې جنگو کې یو خبره د ستی په سمج کې زموږ په دې دغه کې خو چې دی مذهب اور دغه سره چې کم تعلیم یافته خلک دي دا همیشه جلا دي، لیکن د دې په جنگو کې وزارت خارجه دغه سره مورنټلیست یا مستشرقین ته چې کم د دې تعلیم یافته خلک دي دغه سره د دوی فوجي مهمونه دا ګرد په یو واره باندې پر مسلمانانو باندې د حمله لپاره هر وخت راتلل. په وم جنگ کې سینټ لوی هفتم دا د فرانس ډیر زورور او د فکری جنگ یا د ایډیولوژیکل وار فاونډر یا بانی ورته ویلی سي، دا په خپل رالی چې رالی مسلمانانو شکست ورکي او د منصوره پر مقام باندې بیبرس دی ونیاوي. بیبرس یو ډیر غټ د ملک دغه دی نجم الدین صالح دغه یو ډیر مضبوطه کمانډر تیر سوی دی، بیبرس هغه دی ونیوي د منصوره پر مقام باندې ورچې وینیاوي. دغه بعد نه میاشتې په جیل کې او د 9 میاشتو بعد د ایلک چې ایله کوي د ایله کېدو بعد دی را ولاړ سولو د ځان درویش جوړ کی، فقیر جوړ کی. دالته په بیت المقدس کې 4 کاله تیر کو د درویش او د یو راهب په شکل کې. سوچ کاوی، فکر کاوی، د مسلمانانو د حالاتو جایزه اخیستل چې اخر موږ ته د دومره شکستونه ولې راکول کیږي، باوجود د دې چې تعداد د فوجو زموږ د زیاتې، اسلحه د موږ سره را سره ده، او یا چې کوم سازشونه دي یا دغه دي هغه د موږ سره را سره دي، دغه باوجود د موږ ته ولې شکست راکړي. د 4 کالو بعد د ولاړی فرانس لره برته بچی اختیار کله، برته د فرانس بادشاه سولو. 8م جنگ کې بیا رالی چې رالی 4 میاشتې بیا د مسلمانانو مقابله ورسره وسوله. د سره ایډورډ کینګ د برتانیې چې کوم پرنس شاهزاده او هغه هم ورسره بیا په مسلمانانو باندې سم نو وکړو. د دې چې څه وخت دا اراده وکړه چې موږ په میدان جنگ کې د اصلي په میدان کې د مسلمان مقابله نسو کوي، دا سوچ پرېښوي. سینټ لوی ولاړی د فرانس دغه بادشاه د فکری جنگ بنیاد یې کېښوی، او اوس هم دی چې مړ کېدی په 8م جنگ بعد ډیر د غم د وجې دی مړ سولو. خو د فرانس د فیریس په میوزیم کې اوس هم د ده چې کوم وصیتنامه دغه پرته ده. 4 خبرې ده وکړي. یوه خبره دا وکړه چې د مسلمانانو د حکمرانانو په مابین کې به همیشه اختلاف جوړو. یوه خبره دا و د خپلو دغه ته پیروکارانو ته پرېښوله. دویمه خبره دا ورته پرېښوله چې په دې کې کومه مذهبي فرقه ده یا کوم اصل چې کوم پر اصل دین باندې دي، دا فرقه به ومخ ته نه ایلکو، دا به همیشه پر سر باندې وایي دا فرقه. او دریم دا دی چې په دې کې به د فحاشۍ د عریانۍ او چې کوم کرپشن دی یا مالی بودونوانیانې دي، کرپشن او فحاشي دا به په دې کې عامه وو. دا خبره وکړه. او څلورمه یوه بله خبره وکړه، هغه به مې انشاءالله را په یاد سي. نو دا 4 خبرې وکړي به طور وصیتنامه، او چې را روان د دې کوم فکري جنګ کوونکي دي هغو دپاره یو قسم بنیاد، یو بیس ورته کښېښوي، فاونډیشن یې ورته کښېښوي چې تی به که جنګ کوئ همیشه به د مسلمانانو سره تر څو پورې تی برته دې طاقت پیدا کوي چې تی د مسلمانانو سره د اصلحې جنګ یا میدان جنګ یا عسکري جنګ کوي، تر هغو پورې به تی فکري جنګ په دغه بنیادو باندې کوي.
خبره را شروع سوله، جنگ شروع سولو، مې دغه دی فکری جنگ را شروع سولو. خو فکری جنگ چې را شروع کاوی تر دې مخکې د فکری جنگ دی پر 4 میدانو باندې را شروع کړ. 4 میدانونه کم دي. یو میدان چې دی هغه اورینټالیزم دی او استشراق ورته وایي، اورینټالیزم ورته وایي، او دا یو میدان دی استشراق اورینټالیزم. دویم د دې میدان دی استعمار کالونیالیزم یا امپریالیزم، چې د مسلمانانو ملکونه پر کشنی کالونیانو باندې تقسیمول او تر خپلو شنشایانو یا تر خپلو کینګډمانو لاندې راوستل. دا دویم دی. او دریم جنگ چې کوم دی د دې د ګلوبلایزیشن، یعنی د فکری جنگ دریم میدان ګلوبلایزیشن، عالمگیریت، هغه څه دی هغه بیانو په تفصیل باندې. او څلورم جنگ د دغه میشن اف کرسچینټی چې مسلمانان یا دغه د ایشیا د نور ملکونه به مش په کوم میدانو باندې به خپل میشن او پیغام یا خپل مشینریان به څنګه پر دې باندې راستو او دوی به عیسایان کوو څنګه. دغه څلورم دغه دی میدان دی. دا 4 میدانو باندې دی جنگ را شروع کړ. خو دا اول میدان ډیر زیات په دې کې ډیر زیات د فکری جنگ د پاره تر ګردو سپورټیو یا مددگار یا تر ګردو زیات مدد چې دی هغه ودی ته استشراق ورساوي. استشراق یا اورینټالیزم. دا اورینټالیزم لفظ دا اصل کې اورینس د ایتالوي زبان یعنی د ایتالین زبان لفظ دی. اورین اصل کې ویل کېږي د لمر راختنګ، طلوع آفتاب. د اورینټالیزم معنا دا ده چې هغه خلک چې هغه دغه مستشرقي دغه مستغربین د غرب او یا د یورپ او یا چې کوم ویسټ دی د ویسټ خلک دی هغه د ایست په باره کې معلومات حاصلوي، گویا کې د مغرب لمر پر د مشرق باندې دی راخیزي. اوریجن دا اصل دا دی، بنیاد دا دی. نو اورینټالیزم معنا دا ده هغه خلک مستشرقین معنا هغه خلک چې کوم خلک د ایشیا په باره کې او یا مثلا په ایشیا کې افریقا مواچوه، د افریقې د مغرب او د ویسټ مارس یوه د ایست په باره کې چې کوم خلک معلومات حاصلوي دغه خلکو ته مستشرقین یا اورینټالیسټس ورته ویل کېږي. دا څه کار کوي؟ دا داسې کار کوي. اوس دا خو یو غټه موضوع ده، دی دا موضوع عامه یې شه ده، لیکن مقصد د هدف د دې ډېر محدوده دی. په ظاهره خو دی د هندومت په باره کې او د کنفیوشمت په باره کې، د شونټیزم په باره کې او یا مثلا په دنیا کې چې نور څه مذاهب دي په ایشیا کې دا ټول په باره کې دی معلومات حاصلوي. لیکن د معلوماتو تر حده پورې د دې جنگ حالت د معلوماتو تر حده پورې دی او د اسلام په خلاف باندې د دې جنگ چې کوم دی دا د جنگ تر حده پورې دی. یعنی باقاعده د اسلام چې کوم آثار دي دا د صفایستی سمیټاول او مسلمان ته د خپل اصل حقیقت ما یو بل شی په لاس باندې ورکول، د اسلام د اصل مذهب په خلاف یو بل شی د په لاس باندې ورکول و دې ته استشراقیت ویل کېږي. دا استشراقیت دا دومره وسیع موضوع ده، دومره په دومره میدانو باندې مسلمانانو په خلاف باندې لګیا ده چې انسان د دې خبرې سوچ او فکر هم نشي کولی. اوس مستشرقین د دې مختلف د دې جنگونه چې کوم دي دا په مختلفو ادوارو باندې تقسیم دي. د دې یو څه تاریخ یو څه هیستوري دا رقم ده چې اول دا پر 5 دورو باندې تقسیم دی، پر 5 دغه باندې ایراز باندې تقسیم دی. اوله چې دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم رالی د هغې صدۍ څخه ونیسي، د 1 هجري څخه یا موږ دا ویلی سو چې د 630 دغسې عیسوي څخه ونیسي، بیا تر 1300 عیسوي پورې اول جنگ د دې ځای شروع سو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې، د خلافت راشده په خلاف باندې، د اموي خانده خلافت په خلاف، د عباسي خلافت په خلاف. خو چونکې دا زموږ موضوع نه ده، هغه ډېر زړه جنګونه دي او په ډېرو زړو طریقو باندې دي. موږ راځو نوو جنګو ته چې کوم فکري جنګونه نوي په دا صدۍ کې شروع سوي دي، یعنی په دغه صدیانو کې د 630 ونیسي تر 1300 پورې چې کوم د دې موضوع ماهرین دي، یعنی د فکري جنګ د ایډیولوژیکل وار چې کوم ایکسپرټس دي، هغو اول دغه دور د دې دور یو څه کریکټرسټکس یا خصوصیات دا بیان کړي دي چې په دې جنګ کې دوی د مسلمانانو په خلاف باندې دوی څه چم کوي. نو بجای د دې چې دوی په خپله په ډار کې عجز کې وو، په تیاره کې ولو او دا رقم د دوی ژوند چې کچا غوښه به خوړله، په غاره کې اوسېدل، پر ځانو باندې بې بڼکې تړلې ولې او د حیا او د شرم او د تمیز دا شی په دوی کې و هم نه. ځکه په دې وجه سره دوی بجای د دې چې دوی پر اسلام باندې اعتراضات وکړي دا یې نه کول، بلکې په د آخري صدیانو کې دوی راولاړ شولو چې څه وخت د مسلمانانو سپین ونیوی، د سپین د نیولو بعد دوی یو څه کسان دورې ورواستول د دې دپاره چې د مسلمانانو
یا عربي زبان زده کړي، دورې تعلیم حاصل کړي. د تعلیم حاصلولو بعد بیا دی راسي چې کوم دفاعي پوزیشن دی هغه دی مضبوطه کړي، دغه شان دی وکړي. خو چې څه وخت دی دورې ولاړو سپین ته، دا خوا چې رالو نو دا نقل یا چیټینګ په یورپ کې بیخي زیات، چې کوم کار به ابو علي ابن سینا کړی و دی به ویل دا ایوي سینا کړی دی، کوم کار چې به ابن رشد کړی و دی ویل دا ایویرشد دغه دی ایویروس کړی دی. یا مثلا دغه چې به ذکر کاوی جابر ابن حیان چې دی هغه به جبر ذکر کوي، یا الفارابي چې دی هغه به پربس ذکر کوي، او چې د دې کم کار ولو هغه به مازی اډیشن به ور بدل کړي یا به یو څه امندمنټس کې وکړو، ترمیمات به کې وکړو، بس دا به په خپل نامه باندې شایع کړي چې دا کار وایي کې عیسایانو کړی دی یا دا کار ګواه کې ویسټرنز کړی دی، دغه رقم کار به وکړي. او چې څه وخت په دغه 1300 پورې دوی د هغې خوا څخه دوی خو چونکې ډېر د انسان چې هر شي کې جهالت یې وسوځي، لوږ یې وسوځي او یا یې وهل وسوځي، بیا انسان ریاکشن ښکاره کوي. د دې ریاکشن په خلاف باندې دوی راولاړ سولو، د هغې خوا څخه کوشش دا وکړي اوله واره په دغه کې په تقریبا په 1100 کې په دغه کې په اټلی کې بولنګا یونیورسټي اول دغه یونیورسټي بنیاد کښې شوی، بیا په 1160 کې د پیرس د یونیورسټي بنیاد کښې شوی، په 1167 کې د اکسفورډ د یونیورسټي بنیاد کښې شوی، په 1175 کې د اټلی د موډینا یونیورسټي بنیاد کښې شوی، اور په 1203 کې د کیمبرج یونیورسټي بنیاد کښې شوی، اور په 1218 کې د سلمانکا یونیورسټي بنیاد کښې شوی. څوکه څوکه د یونیورسټیانو بنیادونه کښې شول، څوکه څوکه اوس دوی چې دی څوکه څوکه انلایټمنټ اور یا روشنخیالي لیبرلیزم یا مثلا دور تنویر، اوس دوی څوکه څوکه کوشش کوي د بلې دغه ته راځي. دویم دور چې کوم دی هغه د استشراق ده، هغه بیا شروع کېږي د دغه څخه ونیسي د 1300 ونیسي بیا تر 1800 پورې. دغه اول دور دا ګویا کې موږ ویلی سو چې دا ډیپارچر دی یا تمهید دی، اصل استشراق یا اصل اورینټالیزم د دې دویم دور څخه شروع کېږي. په دې دور کې یو سړی ورالی ریمنډ لول نومېدی، دا تقریبا د 1266 د 1275 پورې په قرطبه یونیورسټي کې تعلیم حاصل کړي، 9 کاله. په 9 کاله کې د تعلیم حاصل کړي، د تعلیم نه بعد دومره ماهر سو په قرآن او په عربي زبان کې چې په ګرد د یورپ کې د ده یو نوم و. ډایرکټ رالی چې کوم دغه وخت پوپ یا چې کوم پاپای اعظم دی هغه ته ویلې ولته به کوشش دا کوي چې د مسلمانانو چې کوم بنیادی تعلیمات دی، قرآن دی، حدیث دی، تفسیر دی، بلاغت دی، فقه ده، معانی دی، پلان دی، دا علوم به دلته د زموږ چې کوم تازه موږ د یونیورسټیانو بنیاد ایښی دی، د دغه یونیورسټیانو کې به اوله واره دغه شان ور اچي. مقصد یې دا ور وښاوي چې د دې وجې څه چې تر څو پورې تا باقاعده تا د خلک نه یې تیار کړي چې هغه د اسلام په باره کې معلومات نه لري، تر هغو پر موږ پر اسلام باندې اعتراضات نسو کولی، تر هغو موږ په اسلام کې کمزوریانو نسو پیدا کولی. نو په دا وجه سره پوپ راولاړ سو. په 1312 عیسوي کې یو دغه د ګرد دنیا د عیسایانو یو کانفرنس یې منعقده کړي. په دې کانفرنس کې یې 5 یونیورسټیانو ته باقاعده ډپارټمنټس ورکولو د اسلامیات، په هغه کې دغه یونیورسټیانې دي، اول دغه دی پیرس یونیورسټي، اکسفورډ یونیورسټي، بولنګا یونیورسټي، سلمانکا او پادو د په اټلی کې یونیورسټي ده. دې 5 یونیورسټیانو ته باقاعده شعبې ورکړي، ډپارټمنټس یې ورکړو د اسلامیات په نامه باندې، اور کار یې دا په لاس ورکړي چې د دې شعبو څخه باقاعده سپیشلیسټ متخصصین پیدا کېږي چې هغه به د اسلام په باره کې معلومات اور باقاعده به بیا چې کومې کمزوریانې دي هغه کمزوریانې به بیا اوس پر مسلمانانو به دا اعتراضات کوي. اور دویم کار یې دا وکړي چې دغه په دغه دور کې چې د استشراق دغه دور دی، دلته دی راولاړ سولو اور دغه دی یو خدا کار وکړي چې دوی چې څه وخت تعلیم دغه دی مثلا په تعلیم باندې اشنا سولو، یا یو څه تعلیم یافته سولو، یا یو څه روشنخیاله سو، یا یو څه دلیل مرونا و دې ته ورسېدل، دغه سره سات د دوی په زړه کې د مسلمانانو د ملکو د نیولو هم تمنا پیدا سو. ځکه په دې وجه سره چې یورپ دوی ته معلومه ده اکثره یخ اور د وسایلو بې انتها کمی ده، په یورپ کې د معدنیاتو د ریسورسز بې انتها کمی ده، اور پاتې سو د مسلمانانو چې کوم ملکونه دي دغه محلې وکړو اور د دې مثلا لوکیشن ورته ویلی سي، یا د دې چې کوم دغه د معدنیات او ریسورسز دي دا الله جل شانو مسلمانانو ته ډېر ورکړي دي، خام مال د دې سره کم دی. د دې د نیولو دپاره دوی راولاړ سولو، مستشرقینو ته دا ویلي چې د موږ سره یو تعاون وکړي. هغه تعاون و دا دی چې دوی راولاړ سي د دې ملکو په باره کې، د دوی د تهذیب او د کلچر په باره کې، د دوی د زبانو په باره کې، د دوی د کسټمز او د رواج په باره کې موږ ته معلومات راکړي. مستشرقینو دا کار ورسره شروع کړي. د هغه سره سات یو بل کار وکړي چې دا وخت په دنیا کې چونکې د یورپ په ومخته خلافت عثمانیه ولاړ،
خلافت عثمانیه د ترکانو ولو دوی راولاړ سلو په عربو کې نیشنلیزم یو ډېره غټه فلسفه ده عرب قومیت یې په دې عربو کې پیلاوېده شروع د دې دپاره د مستشرقینو په ذریعه باندې د مستشرقینو یا د اورنټلیست په ذریعه باندې عرب قومیت عربو ته دا ویل چې اصل مذهب ستیری اصل دین ستیری ترکان پر دې باندې باچی کوي دا څنګه در باندې کوي دا مهمه ودی ته پلاس ورکړي دا دویم دور سو او دا د 1319 تر 1800 پورې دا دور شروع بیا د 1819 بیا تر 1924 پورې دا د دریم دور دی د استشراق ګوره دا خالی موږ علمي سایډ بیانو دی بل سایډ ته یو بل جنگ استعمار دی استعمار سات سره روان دی کالونیزم امپریالیزم سره روان دی د عیسائی دنیا پر د مسلمانانو پر مختلفو ملکو باندې سره له سب کنټیننټ د قبضه ور سره روانه ده چونکې موږ اوس په دې دغه کې استشراق وایو اورنټلیزم وایو نو د اورنټلیزم په تاریخ باندې بیا چې استعمار ته ورشوسلو بیا به د استعمار د دې جنگي مهمونه هغه ور سره وایو اوس په دې دریم دور کې دوی څه چم وکړي چې څه وخت په 1980 کې صنعتي ترقي راغله د صنعتي ترقي سره د فرانس د صنعتي ترقي سره دوی ته د مارکیټو ضرورت سولو او دوی چې څه وخت د صنعتي او د مادي جنون د دې دماغو ته وخاطي نو په دې وجه سره دوی پر مسلمانانو پر ملکو باندې قرار دغه جنگو سره استشراق ور باندې را مسلط استشراق ور سره روان دی نو الته په یورپ کې یو جنگ شروع هغه جنگ د مذهب او د مذهب او د کلیسا یا د آزاد خیالو خلکو ته ویلی سي چې د پروتستانت طبقه کاتولیک طبقه سره یو جنگ شروع دی یعنی د آزاد خیالو د لیبرال خلکو او د مذهب یو جنگ شروع مارټن لوتر یو سړی رالی هغه د مذهب په خلاف باندې داسې خبره وکړه چې مذهب چې کوم دی هغه په داوس دور کې زموږ ضرورت نشي پر کولای او مذهب چې کوم دی هغه د ساينسي ترقی په مخ کې باقاعده د پوپ د طرف څخه یو اداره قائم اسوله هغه اداره د دې لپاره وکړه ساينسي خبرې کولې یا مثلا چا د ترقی خبرې کولې دغه سره به کلم کیش هغه کې ګلیلو ته زار ورکول سولو 3 لکه انسانان ژوندۍ په ور کې وسودل سول د دې لپاره چې د ساينس خبره ولیکي یا دا خبره کوي ولې چې دنیا ګول ده یا مثلا مرګ ګرځي سیارې ګرځي د دنیا د ترقی چې کوم خبره را شروع ولې د دې په خلاف باندې چونکې عیسایت ولاړو د عیسایت مرکز ولاړو یا پوپ ولاړو یا ګرجا او کلیسا ولاړو نو یو جنگ په یورپ کې وس د دې جنگ په خلاف باندې د مذهب څخه یو قسم ازادي شروع وسوله په دنیا کې ازادي شروع وسوله چې مذهب دا د زمانه ضرورت نه لري نه دا د غسته نو په دې وجه سره یو جنگ دی پر دنیا باندې مسلط سولو د دې جنگ په نتیجه کې خلک د مادیت وخواته متوجه ساينس د ځان سره مادیت راوړي ټکنالوژي د ځان سره مادیت راوړي عصري تعلیم د ځان سره مادیت راوړي مذهب د ځان سره روحانيت راوړي کوی کې د سپریچواليزم او د میټریالیزم یو جنگ شروع په دې جنگ کې استشراق چې کوم دی هغه ډیر زیات کار وکړي دومره کار وکړي چې باقاعده کتابونه د مذهب په خلاف باندې شروع اوس د دې فرق کول پکار دي چې یو د مذهب د جنگ د پر خالی په عیسائی دنیا کې کول پکارو لیکن مستشرقین را ولاړ سو دا جنگ او مسلم ورلد دی یا مسلمانانو کومه دنیا ده هغه ته هم راوړي حالانکه اسلام خو نه د مادي ترقی خلاف دی اسلام خو نه د عصري او د ساينسي ترقی خلاف دی اسلام خو په سپین کې خالد قرطبه شهر کې 200 یونیورسيټي وي دومره ترقی یافته یونیورسيټي چې د فرانس د باچا وزوی ته اډمیشن ملاوسو په قرطبه یونیورسيټي کې باقاعده جشن او بیا چې پر واپسی باندې رالی نو ټولو پادریانو د په خلاف یو احتجاج سټرایک وکړي چې دا هفته لمبیږي د فرانس د بادشاه زوی دا د مسلمانانو چمونه شروع کړي دي او باقاعده هر هفته لمبیږي ان دومره دی پر شا باندې ولو او دومره دی دا خبرې کولې نبی علیه السلام بویل نظفوا افنیتکم ولا تتشبهوا باليهود والنصارى کورونه صفا کوي یهود او نصارا چمونه مکوي یعنی دا معنی چې د دې کورونه داسې ګندو د نبی علیه السلام په زمانه کې یا ورسته تر دار کې جزه پوری او چې رنسانس نو راغلی تر هغه دوره پوری باقاعده د دې د کورونه دغه رقم وایي کې خبره ده چې دغه د مستشرکینو په دې وخت کې یو چم وک هغه چم دا وک خو د عیسایت په خلاف چې هغه کمزوري وي د کتابونو د اسلام په خلاف په دې وک شلو چې د خلکو ذهنونه د عیسایت و کمزوري ته نسی ولاړ د اسلام د کمزوري و خواته د دې سوچونه راس د دې و طرف ته باقاعده د استشراق کارونه وکړو کتابونه وکړو نو دا د دې د هغه زمانه د چې یورپ باقاعده
پر اسلامي ملکو باندې لشکر هم دغه کوي او باقاعده به اوله واره مستشرقین اورنټلیست راواستول د پی ایچ ډي مقالې تحقیقونه ریسرچونه به پکول چې د دې مثال باقاعده د دې پلاني ملک یا د وسطي ایشیا پلاني ملک د پلاني ملک په خلاف باندې د دې ژبه د دې کلچر د دې سیویلایزیشن د دې خوبیانې د دې خامیانې څنګه دې مثلا موږ نیولی سو دا به دغه مستشرقین به مخکې وو اول به دا کار کوي استعمار د شا دفعه به پسې وو دا دغه د دریم دور د دې بعد بیا څلورم دور چې کوم دی هغه راځي د مستشرقینو څلورم دور د دې چې دی په دې یوه دور کې دغه یوه خبره لا ډېره ضروري ده په دې دور کې دی لکه څنګه چې د مسلمانانو مالونه لوټ کولو خپله دغه دی کورونه او عجایبګرونه په ښایسته کو د مسلمانانو ټولې چې کومې لایبرریانې وې دا ټولې غلا کړې دا لایبرریانې ټولې دورې د ځانه سره ویوړې باقاعده څه کتابونه راچاپ کړو د مسلمانانو د زړه ښه کولو دپاره هغه زمانه کې طبقات ابن سعد او تاریخ یعقوبي څه نور کتابونه و هغه دی راشایع کولو لیکن د دې وشاته چې څه وخت حاکم سعید ولاړی یورپ لره حاکم سعید الله پاک شوق کړی د لایبرریانو د کتلو 50,000 نسخې 50,000 کتابونه دی وایي چې ولو او 10 لکه نسخې دی زما په لاس باندې ما دغه کې شمار کې چې د مسلمانانو دا نسخې دی د سپین څخه د مختلفو ملکو څخه لا کړي دغه سره علامه اقبال لاړی علامه اقبال چې څه وخت کتابونه ولیدل نو یو ډیر تاریخي مشهور شعر وای مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی انہیں دیکھے جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ول چې په یورپ کې د خپل پلارانو د نیکګانو کتابونه موږ ووینو نو زموږ زړونه چې دي هغه سی پارا معنی زله ټوکړې ټوکړې سی دیر ته وایي یعنې زله 10 ټوکړې دومره شان دومره زیات کتابونه اوسه پورې اسلامي کتابونه د یورپ څخه باقاعده لیډن او د نورو ځایو څخه دا کتابونه راشایع کېږي وخت کم دی خبره خو دا ډېرې غټې خبرې دي خو څه وخت د 18 دغه 1924 پورې 1924 کې د خلافت عثمانیه ختم کړي د دې بعد د استشراق یا د اورنټالیزم یو نوی دور را شروع هغه دور دا دی په دا دور کې استشراق د امریکې لاس ته ورسېدی په دا دور کې څه وخت چې جنگ شروع شولو د 1924 بعد دنیا په دوو حصو باندې یعنی پر دوو بلاکو تقسیم شوله یو کپیټالیزم او بل سوشلیزم یا کمیونیزم جنگ شروع شولو دلته د خلافت عثمانیه څخه چې دی بیرېدل هغه ذریعه ختم شوله اوس یې د اورنټالیزم جنگ لږ نه نرمۍ وخواته راوړي مسلمانانو ته دا تسلي ور شروع کړي چې دا خبرې چې د زموږ په مابین کې ولو موږ آسماني دین لرو موږ چې دی د دنیا دوه قسمه دینونه دي یو مین میډ مذاهب ورته وایي یو ډیواین مذاهب ورته وایي یا سماوي ادیان سماوي او بل دی ادیان غیر سماوي موږ ته یهودیت چې دی موږ په مابین کې څه اختلاف دی الله جل شانه په قرآن مجید کې هم فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم د قرآن او د حدیث مایرو چې راسې موږ ته باقاعده پر دې میدان سره یو سو دا جنګونه به د اپس په مابین کې ختم دلته یو فتنه رااله وحدت ادیان دا دومره غټه فتنه ده وحدت ادیان چې د مذاهب په مابین کې دا فرق مکو چې دا عیسائی دی دا یهودي دی هر سړي ته دی باقاعده یو اختیار ورکول څوک عیسائی دی څوک یهودي دی وحدت ادیان فتنه باقاعده د مغرب یونیورسټیانو پی ایچ ډیانې په شروع کړې دا یو فتنه مسلمانانو ته ده چې مسلمانانو ته دا احساس چې ته یو الګ وجود لري ته یو الګ مذهب لري دا خبره ختم نو دلته په دغه د 1924 بعد مسلمانانو سره نرمي شروع کړه مسلمانانو پر ملا ټکېدنګ ته مجاهدین یاست رست به موږ ته په ګډه شکست ورکو او ته به ازادي درکول کېږي کولډ وار یا سخت جنگ وچلېدی تر 1980 پورې په دا دوران باندې باقاعده موږ په دا دوران څه ایټم بم په دا دوران باندې جوړ کړي د دې څخه موږ ګټه واخیستله په دا دوران باندې مسلمانانو سره نرمي او مسلمانانو ته باقاعده دا اجازت ورکول سلو چې دوی ته به باقاعده خپل د مذهب مطابق د خپل لا او د خپل قانون مطابق به دوی پر دې باندې عمل کولی شي او باقاعده یې په دنیا کې 3 غټ یونیورسټۍ جوړې کړې یوه په پاکستان کې یوه په سودان کې او یوه په ملایشیا کې د اسلامیک یونیورسټۍ په نامه باندې دلته باقاعده کار پر قانون شروع دا یونیورسټیانې جوړې شوې د قانون دپاره د دنیا ټوله د اسلامي قانون ایکسپرټس یې راوستل چې قانون او چې څه وخت ماضي په 1991 کې روس وواتی برت یې ورته ویلې ول هغه چې کومه معاهده در سره سوې هغه معاهده ختم ده چې کومه ازادي در سره سوې هغه ختم ده مسلمانانو لا دومره چې موږ دومره د روس په خلاف د تیز سره عبدالله اعظم د دې مشر ولو الخدمت اداره په نامه باندې
چې څنګه جنگ ختم سو په درېمه ورځ عبدالله اعظم د بچانو سره په پېښور کې شهید دا خبره چې در سره کړې وه په دې دور کې دومره کتابونه پر اسلامي قانون لیکل سوي دي شاید په دا 2000 کاله کې دومره کتابونه پر اسلامي قانون باندې عملي تور نه لیکل سوي دومره زیات کار وکول لیکن چې څه وخت رست شکست وخوړی برته خبره پر هغه باندې ودرېدل اوس امریکای کوشش تا دغه کوي چې دا د استشراق ګردي منصوبې یا ګردي خبرې دا موږ لره راسي په دې وخت کې باقاعده مسلمانانو ته یو کوشش شروع کړي چې باقاعده مسلمانان ته ریفارمرز مصلحان په مسلمانانو کې دغه کو چې هغه دا زور پر دا و چې د مغرب او د ویسټ د ایست چې کوم جنگ شروع شوی و دا جنگ د دې صلح سره وکړي او کله دا وخت ته هر کتاب وویني یا د مسلمانانو چې کوم پر بین الاقوامي سطح باندې ریفارمرز دي هغه ټول دا خبره کوي چې زموږ د مغرب جنگ وختي جنگ هغه ختم سو راسي اوس موږ ته صلح سره وکړو چې څو وخت 2000 کې 9/11 وسو د 9/11 بعد د استشراق تنظیم دور شروع سولو او دا هغه په دا بل دور کې امریکای کوشش دا شروع کړي چې یو نوې اسلام د اسلام باندې اعتراضات خبرې خلاص ولې د اسلام یو نوې سیمپل ویلی سي یا د اسلام یو نوې شیپ ویلی سي یا د اسلام یو نوې ډیزاین ویلی سي دا یې رامخته هغه داسې ډیزاین چې هغه مقبوله وي و یورپ ته او په هغه کې مثلا جهاد نه وي په هغه کې مثلا دغه د سختیانې نه چې څوک ټینګ مسلمانان دي هغه ته مثلا پر هغه فتوا ولګول چې دا فنډامنټالیست او چې کوم اصل مذهب لکه دی په کاتولیک د دې کاتولیک مذهب دی هغه ته فنډامنټالیست ویل دا فتوا پر موږ باندې ولګول چې څوک جهاد کوي هغه ته ټیرریست یا دهشتګرد فتوا ولګول سول او یا چې کوم مثلا اصل فرقه ده هغه ته مثلا خپل نوم ورکول سول نو په دغه نمو باندې اسلام یو نوې تعبیر راواخستی ماډریټ یا ماډرن اسلام یا مثلا تراشریده اسلام یا دی ویل سي چې د شوي اسلام دغه سي اسلام چې کوم اصل خبري وي هغه خبري یعنی مثلا دا ورته وایند چې اسلام اصل د عبادت نوم دی اسلام اصل کې اسلام د نظام نوم نه دی باقاعده په اسلام کې سیاسي نظام نشته په اسلام کې سیاسي نظام نشته لکه زموږ جاوید احمد غامیدی صاحب څه خبره کوي چې په اسلام کې سیاسي نظام نشته دا باقاعده د منسوبیت د خبرې کیږي اسلام سیاسي نظام نه لري اسلام عدالتي نظام نه لري اسلام چې دی هغه باقاعده دغه د سوشل نظام نه لري باقاعده نور مطلب اسلام صرف د یو څو ډوګماز د یو څو رسمو نوم دی بس کسړی هغه د په عبادت د الله او د ذاتي معامله ده دا تزما په قبر نه راننوځي دا فتوا دی و مشترک شو دا دغه دور دا د استشراق تنظیم دور سولو د دې بعد دا خبره چې د اورینټالیزم عوامل اسباب چې موټیوز چې شته پنځه موټیوز دي مختصره نه درته بیانوم وخت کم دی اول دا دی چې صلیبي محرک دی په دې کې یعنی چې څه وخت موږ ته شکستونه ورکولو د هر عیسائی چې پیدا کیږي دغه په ذهن کې یو خبره ده چې زما یو ازلی دشمن سته هغه مسلمان دی نو په دې وجه سره دی راولاړیږي ځان مستشرک جوړوي د استشراق د اورینټالیزم د پاره د اسلام په خلاف تحقیقونه ریسرچونه کوي اول صلیبي محرک یعنی هغه زوړ جنگ دی د ماس په دې باره کې دی راولاړیږي دا سوالونه کوي چې دا صلیبي محرک دی اوله خبره دا کوي چې اسلام دغه د یهودیت او د عیسایت څخه اخیستل شوی دی اسلام باقاعده داسې نه دی چې وجود لري اسلام راولاړ سو چې څه خبرې د عیسایت سوالي او په دې باره کې ریسرچ وکړي چې کوم کامن خبرې مشترک خبرې د اسلام د عیسایت او د یهودیت هغه راواخیستلې وای د اسلام چې دی هغه د عیسایت او د دې سره محرک دی وای کې اصل خبره دا ده چې تی به برته راځي عیسایت یا یهودیت اسلام نه فالو کوي دویم دا دی پر رسالت کې شک پیدا کوي دا د صلیبي محرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا خبرې باقاعده دغه د مایکل هارت کتاب ولیکي یهودی دی اول نوم د نبی علیه السلام دا ورک دا خبره په دې کې چې نبی علیه السلام ډیر ښه مصلح و ریفارمر نبی علیه السلام د قوم د پاره ډیر زبردست خدمت وکړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دروغ نه صادق و امین خو بیان ذکر کې خو ها نبی نو نبوت به نه مني د پاره د دې چې ولک تشخص یا ولک پرسنالټي د اسلام د نه یو دا وایي چې بس د نبی علیه السلام چې دی هغه بایسیت د یو ریفارمر دی الله جلال نبی نو دا خبره او پر رسالت کې او درېمه خبره د حدیث په باره کې شک پیدا کوونګ چې په دویمه درېمه صدۍ کې ولیکل سول حدیث کسر د نبی اسلام په زمانه کې ول لیکل کېدل پر فقه اسلامي باندې اعتراضات چې دا د رومن لا څخه راخستل شوی د اسلام ګرد شدت چې کم دغه دی هغه د رومن قانون سره راخستل شوی دی پر فقه باندې او عقیده تسلیث اشاعت یو باقاعده به د دې پادران راواسول پندت یو سړی په سب کنټیننټ باندې څو وخت دی د انډیا کمپنی په ذریعہ باندې حمله وکړه پندت راواستاوي پندت دا سړی چې ډیر زیات ماهر ولو
عقیده تسلیس به بیانول. عقیده تسلیس چیز دی؟ اور دا درې خدایان یو خدای جوړول، مریم اور عیسی اور الله جل شانو، دا درې سره یو که دا یو خدای جوړیږي؟ څنګه یو خدای د درو سره یو څنګه جوړیږي؟ دا عقیده به بیانول. د دې خوا مولانا رحمت الله کیرانوی صاحب دوی ته ډیر سخت شکست ورکړي، پندت چې به د نوم واورېدي وغورځېدي. بیا د برطانیې د مولانا رحمت الله کیرانوی د قتل کوشش وکړي، هغه وغورځېدي، ولاړی ترکیې لره. نو خبره دا ده چې دوی باقاعده د عقیده تسلیس دغه شروع کړي. یو وجه خې دا سوله چې صلیبي، دویم سیاسي او استعماري محرک. دغه د چې کوم اورنټالیسټ ولو د دې دپاره د خپل چې د عیسایانو سیاسي قوت راسي پر موږ باندې او استعماري قوت پر موږ باندې راسي. د دې دپاره دوی څه کوشش وکړي چې د اسلام په باره کې د اسلام معاشره او سیویلایزیشن یې خپل دغه قوي معلوماوي، د دې بجای د مغرب سیویلایزیشن پر خلکو باندې راوستل، د دې دپاره چې سیاسي طور دوی پر موږ غالب سي. او په اسلامي ممالکو کې دوی د مسلمانانو ژبې پښتو، عربي، فارسي دا ګرد شان دی د خپل لارن صاحب عربیه یو سړی راواستوي، په ظاهره خو هغه د عربي ویل چې عام مسلمانانو نس ویل. د خلافت عثمانیه د ماتولو دپاره وخو تکسر، لیکن په مصنوعي طریقه باندې ځان عرب جوړ کړي، سپین د ځانه جوړ کړي، ځان به سپیناوي. باقاعده د مسلمانانو په ملکو کې 12 کاله تعلیم حاصل کړي، باقاعده به د مسلمانانو په دغه کې په مدارسو کې به دا خبرې کولې. نو دا دغه د دویمه وجه یا دغه د استعماري محرک ده چې د مسلمانانو ژبې د زده کړي. مرتضی صاحب یې واستوي د پښتو د ورزده کړې دپاره، په د اردو 8 کسانو ته هغه پر دغه باندې سنټرل ایشیا باندې تحقیق کوي، د یې ورواستو پښتو ورزده کوي. پښتو اولې ورزده کوي چې دی راسي د پښتو د پښتانه په باره کې یا د پښتو په باره کې دی تحقیق. اوس نو هغه خاص دلته ولې خلک نه راستي، په دې وجه سره نه راستي چې هغه به 8 راسته. او بیا خو ماشاءالله پاکستانیان یا دا خدای دې لکه 70 په ډیر کم خرچو باندې گزاره کوي، دی خو 1 لک 2 لک کې تنخواه باندې گزاره کوي، دی چې راسته په 2 لک ډالر د دې گزاره نه کیږي. نو په دې وجه سره د دې خو د 48 ممالکو کسانې دورې ور استول، او بیا به دغه د هفتې په شپه باندې باقاعده به ګرد سره جمع کو د 48 ممالکو د دې ماهرین به راوستل د عیسایت، دلته به د موږ د عام خلکو سره دغه کول چې بس تضاد بنئ راسي موږ ته دغه د ډایلاګ وو او کله ډسکشن وي، یو بربل به دغه نه ته پر عیسایت کوو، زه پر اسلام باندې کوم. د پاره د دې چې د خو ایکسپرت دي داري خبرې جواب لري، او دلته د دې خو صدله او مسلمانانو رغلي دي، او بیا د یو څو روپۍ د پاره ورغل د خواران ته څه درک ورکي. یو خې دا کار استشراق پر کوي چې د زین وراړي، دویمه په کوم خرچه باندې لګیا کړي. پر عربي زبان باندې وارونه شروع کړو چې عربي زبان د زماني سات نسی ورکولای، او عربي ته هم هغه عربي چې عربي پر دوه قسمه دی، د قران او د حدیثو سره دغه د میډیا زبان دی، یو عام او دغه زبان دی. هر قوم ته مصر ته ول تخپل زبان وای، سعودي ته ول تخپل زبان وای، پلانټ په دې باره کې باقاعده مستشرقین جورجي زیدان، طه حسین، باقاعده غټ عربي دانان و مسلمانان دای په دې کې استعمال کولو. او دغه سره عالم اسلام کې د یورپین زبانو اشاعت او مغربي دنیا د قدموج نه دي، هر سړی کوشش دا کو په دې حاضر ناس تو کسانو کې کچيري او سوال وسی چې ته د یورپ نېشنلټي غواړي او کده دغه د غواړي، شاید په موږ ګردو کې به زما ما سیوا زه سخت مخالف یم. نو دغه دی چې زه د سعودي د غواړي کده دغه د غواړي د نور بزام انشاء الله ګرد امریکای لره ولاړس. نو کوشش دا روان دی چې مغرب چاو دغه دی بالکل دمکا چمکای پیش ک، او دلته دا وایي چې یار پاکستان نو چشت وو پاکستان کې خرابیان نسته، لیکن دومره خرابې نسته. شیطان چا په خوب ودی ویل ته خو دومره شایسته دور ته ویل زه خو شایسته یم، هغه نه خوشتاوي نو پر ډینګ ډانګ باندې دغه د شکل خطلې او فزل دوري د خلود دارا کم د داوود دور ته ویل زه خو ډیر شایسته یم، لکه دا ویني چې می کلم د دشمن په لاس. پاکستان کلم د دشمن په لاس دی، کني دومره شمول چې د دنیا هر سہولت پکښې دي نست. دا سوچه سنجا منصوبه ده، باقاعده د دې ایجنټان راځي، باقاعده د دې خرابولو د پاره، کرپشن کولو د پاره، د نورو دغه د پاره د باقاعده منصوبې چې د مسلمانانو ملکونو پر شو ونه درېږي. او درېمه وجه دفاعي محرک، یعنی درېمه د دفاع کوي د ځان، په دې وجه سره دی خپل اورنټالیست یا مستشرقین د کوي چې د عیسایت دفاع وکړي. څلورمه وجه دا د تجارتي او اقتصادي محرک دی. دا یو کتاب چې شاید دغه سي اورنټالیست یو کاږي د پریچینګ اف اسلام وخت، دا د دنیا د مسلمانانو په عیسائی دنیا کې په 15 ممالکو کې د مسلمانانو په 43 ممالکو کې دا په یو واره شایس چې شایس سلو د مستشرق یو دوه کتاب د ګرد ژوندۍ د لپاره شو دري. نو کوشش دا کوي چې زما کتاب
د لکو په تعداد شایع کیږي. زموږ د خو په پاکستان کې د شایع کېدو معیار 1100 کتابونه دي، هلته په زرونه په لکو شایع کیږي. نو دا باقاعده په چې کوم میګزینز دي پر دنیوي دغه باندې په دا دی ته نو دته یو اقتصادي مهم یا دغه ورکول چې دی دا کتابونه لیکي. تېره جمعه کې زموږ د پښتنې والک دی په لاهور کې سبق وای په جی سی کې پر دغه باندې روان دی، په لاس کې کتاب دی. زما قدرتي سوچ کې بند سمال ته عمران ته دا کتاب راک، د چې کتاب راکې هغه د ارنلډ کتاب دی چې ما یې څومره د مستشرقینو تر ګردو بد کتاب دی، او ما یې د ابوالحسن الندوي صاحب د نورو څخه غیبتونه اورېدلي دي. هغه کتاب د دعوت اسلام په نامه باندې په اردو کې چاپ شوی دی. ما د دعوت راکوي وایي دا دومره ښه کتاب دی، دا دومره ښه کتاب، دا کتاب وایي زه درستوم هلته اوس ما ته راکړه زه به اوس وایم زه د لاهوره درستوم. چا چاپ کړی دی؟ د پنجاب وزارت اوقاف چاپ کړی. اوس د کتاب د مستشرق کتاب په دومره غټه پیمانه باندې دلته چاپیږي او ټولو یونیورسټیانو ته دغه کتاب رسیږي ویل کیږي. او پنځمه وجه د دې د بعضې خلک په دې کې داسې دي چې هغه د نالج پر بیس د علمي محرک پکښې دی. څه کتابونه دوی لیکلي دي. ایجی وینسینګ یو یهودي دی بلکې عیسائی دی، مستشرق دی، هغه یو کتاب لیکلی دی المعجم المفارس لالفاظ الحدیث. دومره ښه کتاب یې لیکلی دی چې سړی سوچ نشي کولی. داسې یو څه سټینلی او پول چې دی هغه پر صلاح الدین ایوبي باندې کتاب لیکلی. نو څه کسان پکښې دي چې هغه تعصب نه لري، خو د هغو په ذهن کې علمي محرک، خو داسې دی چې هغه کتابونه سړی ووایي د عام تعلیم یافته په ذهن کې کوشش د دوی دا روان دی چې دی وتا ته اسلام برای راست نه در ورسوي. حالانکه د دنیا اصول دا دی چې هر شی ته که په اوریجنل زبان کې به وایي بیا دغه شی ته کولی سي. که ساینس وایي چې په کوم زبان کې کتاب لیکل شوی چې په هغه زبان یې نه ووایي ستا سر نه به خلاصېږي. دوی کوشش دا کوي چې کم تعلیم یافته کسان دي یا کم مطلب برسر اقتدار کسان دي هغو ته اسلام په انګریزي زبان باندې یا مثلا څه ملکونه داسې دي لکه اوس د مراکش خلک چې دي هغه ګرد هسپانوي زبان زده کوي، او د تیونس و د نورو ملکو چې کوم د دغه استعمار پر راغلی دی د فرانس د هغه بیا فرنچ زبان دغه زده کوي. ډېر ملکونه د افریقې هغه دي هغه فرنچ زبان، یا لیبیا د هغه ایټلي زبان زده کوي. هغو ته په اصل ژبه کې بجای د دې چې دوی په اوریجنل زبان کې اسلام ووایي په دغه زبانو کې اسلام چې دی هغه دوی ودې ته ورسوي. اوس دا د دوی مثلا هغه اسباب یا دغه دی موټیوز دي چې دوی دا کارونه کوي. اوس موږ دپاره یوه خبره سوال بستی په ذهنو کې دا راځي چې موږ خدای بیده یو، دوی دومره کتابونه لیکلي دي، دومره معیاري کار یې کړی دی چې موږ ته یا به معلوم نه غیر شعوري طور پر زموږ په ذهنو کې ټول هغه خبرې دي. نو اوس د دې دپاره تیاري څه کول پکار دي؟ نو استشراق مقابله به څنګه؟ یوه خبره لاک بله ده، د استشراق دغه چې کوم دي ذرایع په کومو ذریعو باندې دوی پر مسلمانانو باندې حمله کوي. دوی قسم، یو ډایرکټ ریسورسز دي یو انډایرکټ. ډایرکټ ریسورسز دا معنا چې دوی برای راست پر مسلمانانو باندې د استشراق په ذریعه حمله کوي. اوله ذریعه کتابونه دي. ټول کتابونه چې د دوی د راځي چې د CSS لیول یا د PCS لیول سټوډنټس پر اسلام کومه مطالعه کوي هغه ټول د مغربي زبانو کې کوي. ځکه په دې وجه سره چې مسلمانانو معیاري کتابونه انګریزي زبان کې سته نه کسته هم د دوی د ذهن مطابق نه دي. نو په دې وجه سره د کتابو په ذریعه باندې دوی پر موږ باندې محنت کوي. دویم د تراجمو په ذریعه باندې ګوره دوی خو اول هغه زبان زده کوي چې پر کوم ملک حمله کوي هغه زبان زده کوي. که چیرې هغه زبان نه کي زده بیا د ترجمو د ترانسلیټر په ذریعه باندې ډېر وځي. د اسلامي یونیورسټي له لاړم یو هلک زما پوښتنه کوم هلته چش کوې؟ ده ویلی ول زه BS کوم او په ترجمه کې کوم. ترانسلیشن په 4 کاله کې BS کول کېږي، خالي ترجمه وښایي 4 کاله کې. دا د دې دپاره دا باقاعده یعنې مغرب ویسټ دا کار د دې دپاره کړی دی چې دوی ته په دنیا کې په هره ژبه کې ترجمان میلاو سي. موږ چونکې مغلوبه یو، موږ خو د دوی تر دغه ځایو نشو رسېدلی، دوی پر موږ باندې راځي د ترانسلیټر ضرورت. نو ترانسلیټرز دوی BS باقاعده په کوي چې هغه دومره ماهره سي چې د مستشرق کتاب څنګه چاپیږي ترجمه یې بیا سوي. او خاص طور پر د مستشرقینو د کتابو ترجمه عربي ته ډېره زیاته کېږي. د هر کتاب چې د دوی د ماضي ولیکل سي هغه ټوله کتابونه چې دی هغه عربي ته ترجمه کېږي. نو د ترجمانۍ په ذریعه باندې. او دریم دا دی چې د دوی میګزینز د دوی مثلا منتلی یا مثلا 15 روزه او یا هفتوار چې کوم دغه دی پر دې باندې باقاعده د دوی مضامین دوی لیکي، د استشراق کار پکې کوي، باقاعده د دوی خپل جرنلز دي او میګزینز دي چې هغه څوک وایي په دې خبر دستي سر خلاص په دنیا کې د ایلیټ کلاس د هغو میډیا جلا ده، د هغو زبانونه جلا دي،
د هغو طرز او طریقه جلا ده، هغه په ګوره دنیا کې یو دي. که پاکستان الیټ کلاس دی چې 15 کورنۍ دي، 6 کورنۍ دي، 15 خاندانونه دي، دا هغه دي چې د هغه بود و باش په هغه ځای کې کول کېږي چې په کوم ځای کې د برطانیې د وزیر اعظم د زوی د کول کېږي. دغه رقم د ټولې دنیا د مسلمانانو د اکسفورډ کې د بچانو تعلیم د ټولې دنیا د مسلمانانو د بچانو چې کوم خاص یا دغه دی پرنسیس دی یا شاهزادګان دي یا الیټ کلاسونه دي، دا ګردو ته باقاعده هاسټلان هم جلا دي، ځایونه هم جلا دي، هر څه جلا دي. د دوی ګردو د ګرد دنیا غ یو رقم ترتیب دی. نو د رسایلو د مجلاتو د اخبارو د دې په ذریعه باندې کار پر کول کیږي، کانفرنسونه کول کیږي، سیمینار کنونشن کول کیږي، باقاعده د دې کتابونه چاپیږي. زموږ په پښین کې یو اداره ده سمارټ لینډ په نامه باندې کتابونه دغه کوي. نو په هغه کې الغزالی په نامه باندې په دې نامه باندې کتابونه دغه کړي دي. زموږ د پاکستان یو رایټر دی، هغه تقریبا هر کنونشن ته غواړي. د هغه پر کومه موضوع باندې کار کړی دی چې فلاحي ریاست په نامه باندې د کتاب. ما چې خالد هغه د ټایټل و د نور د ودې وکتې، نو ما ته د دې کانفرنسونه او سیمینارز او کنونشنز دا راپیات باقاعده که دغه کوي چې کوم سړی د دې د ذهن مطابق مثلا هغه دی په اسلام آباد کې په نورو ځایو کې هغه پروګرامونه لره دی غواړي، دغه په دا ذریعه باندې دی اورینټالیزم یا استشراق چې هغه پیلاوي. او 5 نمبر باندې انسایکلوپیډیا اف اسلام مستشرقینو لیکلی ده چې کم سړی پر کم موضوع باندې تحقیق کوي دغه انسایکلوپیډیا څخه کار اخلي. په 20 کال کې لیکل شوی ده. نو دغه انسایکلوپیډیا څه دی چې هغه کار اخلي. او دویم چې دی هغه انډایرکټ ریسورسز چې کوم دی هغه د دې مثلا درې شان دي. یو د مستشرقین یونیورسيټیانې دي باقاعده په مغرب کې لیډن یونیورسيټي د پلانې یونیورسيټي د پلانې د دې کار غسه دغه دی چې دغه یونیورسيټیانې د دې لپاره چې د سکالرشپ ورکوي، باقاعده سکالرشپ ورکوي، دا خلک دورې بیا الته تعلیم ورکوي. او دویم دغه دی په دغه کې په غټو یونیورسيټیانو کې لکه اوس اکسفورډ یونیورسيټي د دې باقاعده د اسلامیات ډپارټمنټ دی، دومره زیات به دغه باندې چې د قرآن شعبه جلا ده، د حدیثو د جلا ده، د فلاني د جلا ده، دې ته پی ایچ ډیانې ورکړي بیا یې رااستي پر موږ باندې لکه فرات هاشمي ده د الهدا مشره. نو تقریبا دا وخت په پاکستان کې 2 لک نجونې د دې سره دغه سبق وایي. دې په اکسفورډ کې دغه دی په قرآن کې پی ایچ ډي کړی، اول په عربي زبان کې تعلیم حاصل کړی دی، بیا یې پی ایچ ډي چې دغه دی د قرآن کې شوی. دلته د پاکستان ریډیو ودې ته کار وکړی دی. دغه رقم زموږ د اسلامي نظریاتي کونسل مشر و ډاکټر فضل الرحمن، هغه رالی باقاعده دغه ځای څخه پی ایچ ډي کړی په اسلامیات کې، دلته رالی پر موږ باندې دا کارونه کول. نو خبره دا ده چې دغه چې کم دي د مستشرقینو دغه دی بل دغه ذریعه چې ده هغه د دې چې کوم شاګردان دي دا تر ګردو خطرناکه دغه د دې شاګردان د لې راسي لکه اوس مثال ډاکټر فضل الرحمن سولو، فرات هاشمي سو، غامدي صاحب سو، دا ګرد د دې شاګردان دي. دا نوم د مسلمانانو وي، دا تر هغه مستشرقینو یا تر هغه اورینټالیست خطرناک دي چې کم هغه د مغرب غدي چې دغه دی راجر بیکن دی یا مثلا دانته دی یا پلانې دي، تر هغه زیات خطرناک دغه دي چې د دې سم دغه دا چې بیا د اخواره استي دا دی باقاعده دته مثلا په خوا د عربو یونیورسيټیانو راستول مبوسین ورته ویل کیږي. دا یونیورسيټي باقاعده د وزارت خارجه سره پر غټو پوسټو باندې یا مثلا په لیجسلیشن کې چې قانون سازي د پاغه کې باقاعده پر غټو پوسټو باندې یا مثلا د سفیرانو کې پر غټو پوسټو باندې یا په اسلامي یونیورسيټیانو کې یا مثلا د اسلامیات کوم ډپارټمنټس دي د دې ډین او د دې هډ بدای دا دغه ځای څخه د دې شاګردان دغه رقم باقاعده د دې ترجیح ورکول کیږي. اوس د مستشرقینو د کامیابی یو څه وجوهات شته. اوس په ظاهر خو موږ ته دغه دی خبره دا کوو چې مسلمان یا د مسلمان په خاندان کې، لیکن د هر تعلیم یافته چې کوم عصري تعلیم دی د هغه ذهن کې داسې باقاعده اعتراضات شته. چونکې زه قانون ورته وایم، د قانون د رویه چې مستشرقینو کم اعتراضات کړي ما سه په کلاس کې هغه اعتراضات کیږي. زما ذهن ته دا راسي چې دا په غیر شعوري طور باندې د ذهن ته د سوالونه راغلي دي، حالانکه د په سمج کې نه راځي. د چې کوم سوالات کوي هغه سوالات کوي چې کوم سوالات مستشرقینو کړي دي د په ذهن کې د انسان په سمج کې نه راځي. څو وخت سره استشراق وای بیا په سمج کې راځي. نو د مسلمانانو جهالت دی تر اوسه پورې. شاید تیر لیکچر کې عبدالحکیم صاحب اورینټالیزم باندې یو څه خبره وکړه، نو ایډورډ سعید په باره کې کېدای شي زموږ ذهن ته راغلی چې دا استشراق یا اورینټالیزم څه شي. تر دې مخکې د یو چا په ذهن کې نه. نو مسلمانان دومره جاهل هغه په زرونه په لکو انسانان پر تا باندې د حملې دپاره راځي. هغه پی ایچ ډي هولډران دي، د هغو زندګۍ هولډر یو سړی دی مذاهب تفاسیر په نامه باندې یهودي دی، جرمن یهودي دی،
دومره کارونه د اسلام په خلاف کړي دي موږ ته نوم هم نه دی رامعلوم. جوزف شاخ دی دا دی اکثره دی چې کوي دا پادریان دي اکثره د دوی دا کارونه دا پادریان وي پادریان یې کوي نو یو ځای خو د مذهب په پاړ کې راځي او دویمه خبره دا د چې دلته دا کارونه کوي او دویم د مسلمانانو د دې د کامیابۍ وجوهات د انګریزي سره مربوطیت دی. دا انګریزي موږ پر سر دومره سپاره کړې ده حالانکه دا یو آرټ دی موږ د ګرده چې د چا انګریزي زده موږ شوی دا څومره تعلیم یافته دی. تعلیم جلا شی دی آرټ جلا شی دی. دا یو دغه دی تعلیم چې دی هغه وایي کې موږ دا ویلی سو چې ایم ایس سی چې کیږي یا مثلا چې بی ایس چې کیږي چې انګریزي مطلب دغه ساینس ولو یا د نور چې کوم ساینسي علوم دي دا تعلیم دی او پاتې سلو زبانونه دا تعلیم نه دی دا هنر دی. زموږ د انګریزي د مربوطیت د وجې موږ د هنر ته تعلیم وایو چې څوک د چا انګریزي زده موږ شوی دا څومره تعلیم یافته دی حالانکه تعلیم یافته و دې ته نه وایي دا خو د اظهار ما په ضمیر یا د انسان د خبرې د کولو یو ذریعه ده. نو انګریزي تعلیم نه دی. او دریم د مسلمانانو د علمي طبقې ناپوهنه دغه وجه دا ده چې زموږ په تعلیم کې موږ ته پوهنه نشته. تعلیم چې دی which changes your behavior تعلیم دې ته وایي چې ستا رویه در چینج زموږ په تعلیم کې دا شی نشته. زموږ تعلیم برای کمایي دی تعلیم برای تعلیم نه دی. د دغه تعلیم برای تعلیم دی. یو خدای دې چې زموږ په ملکو کې غربت او افلاس او بیروزګاری دا دومره ډیره ده چې موږ د سوچ ته لکه نه چې موږ یو سوچ وکړو. سړی چې ډیر شک ځوان سي هغه په مټ کې خپل کور وچلی لیکن د دې د چون کې و تعلیمي میدان ته دی لکړي پی ایچ ډي پیسې دی درکړي د روزګار پیسې دی درکړي ستا د آرټیکل د چاپېدو پیسې دی درکړي پر یوه کتاب باندې چې د هغه رونمایي کېږي د هغه جلا پیسې دي دا کار د شان دی درکوي. نو په دې وجه سره موږ زموږ دغه د بې سرو سامان او د دوی دغه د حوصله افزایي کېږي زموږ حوصله شګني کېږي دوی ته د حکومتو سرپرستي حاصله ده او موږ ته چې څوک کار کوي هغه به ټارګټ کېږي. اول خو درته وایي چې دغه د هجرت العقول موږ په عربي کې ورته وایي د مایګریشن اف انټلیکچوالز اول درته وایي چې په مغرب کې به کار کوي دورې به نه ځي زه تاته هر قسم درې سهولیات در کوم فیسیلیټیز در کوم دورې به ځي نه که ځي دورې دې ولم الفا کریم در ولم ډاکټر ګلګدر خان په جیل کې در اچوم پلانې دې در دی کوم نو دلته خو پرېږدي نه. نو حوصله شکني ده د دې زموږ د حوصله شکني ده او د دوی د چې کومه ده حوصله افزایي نو دا د دوی د کامیابۍ وجوهات. اوس راځو دې خبرې آخري خبرې ته د اورینټلیسټ چې موږ به څه کوو او موږ به د استشراق مقابله څنګه کوو. اوله خبره خو دا ده چې غټ انقلاب یا غټه تبدیلي هغه وخت راتللی سي چې د سړي سره حکومتي سرپرستي چې حکومتي سرپرستي نه وي. اوس مذهب د امام ابو حنیفه رحمة الله تقریبا 15 کروڑ انسانان په دنیا کې دي د دې نور اسباب هم شته. یو سبب دا دی چې حکومتي سرپرستي ورته حاصله وه. هر فرقې ته هر جماعت ته چې حکومتي سرپرستي حاصله وي هغه پر مخ باندې ځي. نو که حکومتونه د موږ سره راسره سول یا حکومتي سرپرستي حاصله سوله ادارې عام شخصیات په دې پوه سي چې دغه خلک یا اورینټلیزم بظاهره خو نه معلومیږي لیکن غیر شعوري تورې دومره انقلاب راوستلی دی چې هر سړی د مذهبه څخه بدګمانه کړی دی پر ډېرو وجوهاتو باندې. یو هر سړی پر خپل ځای باندې د مذهبه څخه لرې کړی دی که انسان په خوله نه وایي خو لیکن عملي طور پریکټیکلي انسان د مذهبه څخه بېزاره دا د دې اثرات. نو خبره دا ده چې تر څو پورې حکومتو ادارو اکیډمیانو د دې تاوانونه موږ ته نه رسولي تر هغو پورې موږ د دې مقابله نسو کولی. او باقاعده په نصاب کې ایډیالوژیکل وار عربو خو داخل کې باقاعده الغزو الفکري په نامه باندې یو سبجیکټ ورته ویل کېږي او مغرب یې ورته وایي باقاعده د دې په یونیورسټیانو کې خاص طور مستشرقینو ته دا ټاپک او دا موضوع ورته ویل کېږي موږ ته دا موضوع نه ویل کېږي. نو په دې وجه سره نو چې فوجي ته د جنګ اسباب د جنګ دغه د میدانونو او ترتیب نه ورشي نو بیا څه جنګ وکړي. نو موږ هم د ګوردو دپاره دا ضروري دی چې دغه میدان ورته راوښول سي او باید استشراق دپاره پکار دی خصوصي ادارې یا مثلا باقاعده که ادارې نه وي په ادارې کې دغه د سب ډپارټمنټس دغه سي یا یو څوک که نه کس حکومت د موږ سره دا کار نه کوي یو سړی په خپله دا کار ته تیار سي. اوله واره خو دی کار مثبت کار کول چې دی کتابونه پکار دی چې چاپ سي چې هغه د هغه معیار او د هغه لیول وي او دویم نمبر باندې د دې د خبرو جواب ورکول سي. دا یو محاذ زه هم ټیم به ختم سوی شاید د استشراق دا یو محاذ دا ګوایي کې څلور محاذ دي د فکري جنگ. اول محاذ چې دی اول میدان چې دی هغه اورینټلیزم دی د اورینټلیزم په ذریعه باندې د موږ سره فکري جنگ. دویم میدان چې دی هغه امپریالیزم یا کالونیلیزم چې مثلا استعمار څنګه د موږ سره جنگ وکړي
که خدای پاک بل وخت بیا موقع راته پیدا کړه بیا به د کالونیزم او د دغه د انور دوه چې د ګلوبلایزیشن او دغه د کرسچینټی میشن دا درو باندې بیا که خدای پاک وخت راته میلاو کی دا درو میدانو باندې څنګه د موږ سره جنگ کوي پکار دا دی چې ستی خبرزیت یو خبره وسراله چې دا جنگ دی خامخا یو جنگ هغه دی چې د میدان د جهاد په باره کې دی غلط تعبیرات کوي چې الته موږ ته شکستونه راکړي امریکای د الفرقان په نامه باندې قرآن چاپ کړی دی خالي جهادي آیتونه ځینې ایستلي دي نو یو خو هغه میدان د موږ څخه هغه خبرې د جهاد په باره کې خاص طور پر په هندوستان کې کاسې راپورته کړي نور خو ډېر ښه کارونه کړي دي وحیدالدین خان صاحب خو دغه د جهاد چې جهاد تصور دا ختمېده پکار دا د منصوبې قحط دا دی نه دي چې دغه د خدایي خبرې دي یا فطري خبرې دي نو دغه په خلاف باندې دا منصوبه ده او په فکري جنگ خو سره موږ خبر نه یو چې په فکري جنگ باندې او په فکري جنگ باندې زموږ ټول نسل یا ټول عرب او عجم ګرد دغه د خپل سیویلایزیشن د دې کلچر پر موږ باندې مسلط د دې هره خبره پر موږ باندې مسلط واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین چې د کم نظریاتي او فکري جنگ دی پر دې حواله چې کم کتابونه لیکل شوي دي په اردو کې یا په عربي کې یستا کتابونه راوښه او دویم چې کم علما د مغرب خلاف کار کړی دي لکه سره کم چې مغربي مفکرین دي چې هغه ته موږ اورنټلیست وایي دا رکز موږ کم علما دي چې هغه د مغرب ناقدین دي د مغرب مطالعه کړی د پراغه ش جاندار تنقیدونه کړی دي یوساغه علما مشتراو شای چې موږ دغه کتابونه سټډي شبلی نعمانی یو اداره درلوده د داستان شبلی په نامه باندې په هندوستان کې د باقاعده په 4 جلد کې د استشراق په خلاف باندې په اردو کې یو ډیر زبردست جامع انسایکلوپیډیا لیکل او د په سیرت کې په داول 2 صفحاتو کې د سیرت په خلاف چې څه کسان ک جرمن دي ک ایټالین دي او ک انګریزان دي چې هغه څه کار پر سیرت کړي دغه ټول نمونه ور کړی دي دغه د کتابونو نمونه ور کړی دي نو دغه رقم پیر کرم شاه رضاری کارونه پر کړی دي خاص طور پر چې جامع خلاصه د اسماعیل ریحان صاحب په دې باره کې یو سړی دی المنحل یو اداره د کراچي هغه د کښنولې دی په جنگ کې په یو تخانه کې کښنولې دی تقریبا په لکو تنخواه د تورکی د صرف دغه کار د پاره دی چې فکری جنگ یا د مسلمانانو تاریخ امت مسلمه په نامه باندې تقی عثماني صاحب چې په تاریخ کې په اردو کې د ښه کتاب نه دی لیکل شوی په 4 جلد کې د دغه کار د پاره ناست او دغه رقم ابو حسین الندوی صاحب ډیر زبردست کار په دغه دی پر دې باندې د مقالې سته د بر دغه دی مودودی صاحب پر دې باندې مقالې سته په تنقیحات کې هغه ډیر ښه کار وکړي نو دا څو کسان دي چې دغه کتابونه دستیاب دي پر دې موضوع باندې نو دغه د کڅوګ د کینو کتابونه پیدا کېدل مفتی صاحب ما سوال دا دی چې مذهبي تناظر کې د سیکولریزم یو جامع تعارف څه دی شاباش سیکولریزم زموږ په دې موضوع کې سیکولریزم هم سته سیکولریزم معنا دا ده په خپل د سیکولریزم تعریف دا دی چې دغه د مذهب د خالی تر عبادتو پوری منحصره کول تر عبادتو پوری من بندول مذهب د انسان نجی معامله مذهب د دخل یا انسان دغه د مذهب د انسان په سیاسي ژوند کې یا د انسان په معاشي ژوند کې یا د انسان په معاشرتي ژوند کې دی مذهب اټس انوایرنمنت نه لري نه دی کې انوال بس هغه د سړي ذاتی معامله ده پاتې سو د خدای هفته کې یو ورځ جمعه ده یا په هفته کې یو ورځ چرچ تک دی دا د کې نور دی په کوم نظامونه دي یا سیستمز دي هغه د کار نه لري مذهب دا سیکولریزم مفتی صاحب ما سوال غټ دی خبره دا تا چول مطلب مستشرقین دي یا اورینټلیست دي دا کسان چې کوم دي د مطلب پر موږ مغرب مسلط کړي نو آیا زموږ کوم علمي ادارې دي زموږ علمي کسان چې جناوزي کاغه مدارس دي کاغه یونیورسيټیان دي نو دا ولې ته دونه کمزوري دي چې د دې دغه نس ایون زده د یونیورسيټي درم فیل سټوډنټ هم سکالر ما ته د شفاته نسته سما بابا خپل یو دینی عالم الملا ولو سې نو دغه سي د کته یو د هر مدرسې یا پاکستان بزم د اکثر مدرسو سره الکسو پښتاغه پورنټلیزم په دې شي نه دی خبر نو چې دا زموږ دغه نوې نسل نه دی په خبر یا په خبر نه دی یا پټ ساتل دی اول دا سوال دی چې آیا دا واقعي پټ ساتل دی کګه د مشرانم نه دی په خبر نو بیا به موږ د دې مقابله څنګه کوو صاحب نظر ډیر ښه سوال دی وکي اوله خبره خدا ده چې د موږ څخه استشراق پټ پدې دی چې کوم زموږ فکری کسان دي خاص تر پر علما هغه د انګریزي زبان سره ناشنا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده
غالبا زید بن ثابت رضی الله چې دته ویل ته عبراني زبان زده که او د دې دپاره چې د یهودو سازشونه موږ د دوی په زبان کې ونیسو هغه په 15 ورځې کې زبان زده جمال الدین افغاني دغه رقم مختلف زبانونه زده کړو زموږ دپاره دا واقع عالمیه د غټ کسور دی چې تقریبا مثلا 95% علما بالکل په دې شان نه دي خبر او چې څوک به خبر دي یا څوک د دې خلاف کار کوي په مختلفو شکلو کې هغه وشتل کیږي دا هو هیټ لیست راځي باقاعده ارکار چې څوک دا خبرې کوي یا څوک په معاشره کې پوهانه ورکوي خاص طور پر د مغرب په خلاف باندې دا هو هیټ لیستونه راځي باقاعده پر هغه باندې مختلفې غیر سرکاري ادارې دي هغه وشتل کیږي نو دوی خو تایید تړلې ده دوی پر موږ باندې غالب دي د دې زموږ پر هر حرکت باندې پر هر نقل او حرکت باندې د دې نظر شته دی باقاعده چې د کوم ځای څخه تعلیمګاوي دي دا هغه ځای څخه دی باقاعده پر دې مدارس په خبرې نه دي بشک خبر په یونیورسيټانو کې دی پرېږدي نه په هیڅ صورت به دې سره اوس به زه تا ته وایم ته د یونیورسيټي یو سټوډنټ یې ته دا تاریخ په مخه واخله یو ارګنایزیشن جوړ کړه چې زه د استشراق په خلاف باندې کار کوم چې د مغرب د خوا په غیر شعوري طور باندې ستا په مخ کې څنګه بلاکس درېږي چې کولی نه شي مولوي صاحب دې خبر ته د مغرب چې کوم کسان دي کې زموږ د کور خپل زموږ د علم سره زموږ د کور کسان خو نو تر ګردو ما درته وویل تلاميذ مستشرقین د دوی چې کوم شاګردان دي هغه تر ګردو خطرناک دي ګوره حکومت پاکستان یو عام چې کم ځای کې ډایلاګز کېږي د اسلام پر موضوع باندې کم سیمینارز کېږي کم شان کېږي یو هم مذهبي عالم نه ورغواړي چې هغه مطلب پر موضوع مهارت لري یو عام سړی چې مثلا دغه د یونیورسيټي څخه تعلیم حاصل کړي په اسلامیت کې هغه ورغوښتل کېږي او بیا چې پر شعبو باندې پر دې ډپارټمنټس کې راځي ته ورسره پر ګردو غیر یونیورسيټیانو کې وګوره د اسلامیت دین د اسلامیت په ډپارټمنټ کې سیواله یې څو ځایونه مه شماره ګرد یو عام سړی یو چې اسلامیت کرسچنز ورته وایي نو دومره زیات پر دغه په زیات تعداد کې ظاهره خبره ده چې در دا ځای دی کار کړی نو هغه نبی اسلام فرمایي ابدا بنفسک د ځان څخه شروع کول پکار اوس دلته دغه لکه تبلیغان د هر بیان په اخر کې اصولي کوي اوس د دې موضوع دپاره دا پکار دی چې موږ څوک به تیاري دا خبرونه کول پکار څوک به تیار لاس پورته ماشاءالله نو اوس به د دې بعد د خو سوچ دی فکر دی پکار دی چې دغه کورس صاحب زما سوال دا دی چې تاسو کوم د افغان جهاد خبره وکړه چې په دې کې مطلب دا چې عمر افغان جهاد په مفتی صاحب دا چې په زمانه کې درګور زیات دی مطلب خلاف چې کوم د روس کوم خلاف چې د سویت یونین خلاف چې منبر او میراب درګور زیات مطلب هغه کې پیش مطلب هغه کې د کمیونیزم مطلب دا د جنگ چې یو سټیټ ته به تاوان ظاهر خبر دا ول لیکن یو اسلام څخه بظاهر دا تاوان او دام تاریخ بیا ثابت کړ چې کوم وخت دنیا په یونی پولر کې تبدیل شول او امریکا سپر پاور ایمرج شول درګور زیات مسلمان ته په هغه زمانه کې تاوان ورسېد نو د افغان کوم جهاد ته دا فکر نه کوي مفتی صاحب چې هغه کې د مذهبي طبقه یو غټ خطا مطلب یو د دوراندیشي مطلب ناکامي و د دی یا چې کوم دی په دا کې جنگ دون انوالو شول دی چې د مطلب د سویت یونین ماتېدو کوشش وکړي دنیا مطلب د استعماري مطلب ظاهر خبر د سویت یونین ماتېدنګ چول د امریکا ګټول یا د کپټالیزم د سرمایه‌دارانه نظام چې کوم هغه ګټول نو دی چې کوم مذهبي طبقه ازمر ریاست هم بدی کې ډېر پیش شو پاکستان چې کوم نو ته دا فکر نه کوي مصطفی چې د امر د استعمار د لاس استعمال په هغه باندې سوچ دا کول پکار دي که ساتکې د لپاره موږ افغانستان کې جهاد نه وای کړی افغانستان خو یو استعمار را روان وو د مسلمانانو چارځي ترګرمو وبوي ځان را رساوي تر شي د خپل مقاصد تر راځي ځان را رساوي نو افغانستان د ونیاوي کچيري په افغانستان کې د په خلاف باندې مزاحمت نه وای سوي دلته مستقل بیا دغه کوي او دته شکست نه ورکول سوي نو بیا خو دغه د کمیونیزم پر دنیا باندې یو د فلسفي په حیثیت هم غالب کېدی او په افغانستان کې به مستقل دی وای دوري کچيري ساتکې د لپاره مثلا مرسته د غلطي و بول مرسته نه مت د غلطي نه وای سوي موږ لکړی وای دی مثلا پر کابل باندې د تر وسه د حکومت وای نو د هغه بیا مشته فائدہ سره رسیدلی وای ظاهر خبره د مسلمان خپل فائدې ته قتل ظاهر د بدی کې د ګټ امریکا ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده کولې نو د ځان د خپل ګټ ته قتل کنه بظاهر خو برته هغه کسانو د نبی اسلام په خلاف باندې په غزوه خیبر ولې وس چې هغه برته د نبی اسلام په خلاف باندې استعمالېدل باقاعده د نبی اسلام حلیفانو نو موږ خپل ګټ ته قتل نو دی خپل ګټ ته قتل اوس کتی ته ګټ رسیدلې ده نو زموږ د وجه رسیدلې ده نو په دې کې خو مقصد دا نه دی چې موږ نو خطا وکړه د امریکای دوکا وکړه د موږ سره زموږ قصور خو نه دی
خو د امریکې کسر د امریکې د موږ سره دوکه وکړه. موږ خو په د وطن کې دا بولې چې د اسلام حفاظت مو وکړي، د وطن حفاظت مو وکړي، روس مې دولت مات کړي، شکست مو ورکړي، مخ ته مې نه کړي رایله، دا ګرې پیدې پکښې د دې تاوانونو نه سو پیش بعد مثلا په کم شکل کې تاوان پیښ شو چې مطلب یو اس دغه بعد چې د سپر پاور مر سول دغه بعد د ویتنام جنگ وګوري یا مطلب د ایران عراق جنگ یا دغه بعد مطلب پر مسلم دنیا چې کم دار مطلب خاص یلغار سوي دغه ته کوم خاص مطلب دغه مش په وجه خو نه دی سوي، یعنی که امریکې کړي دي هغه د امریکې کسور دی، مش په وجه سره خو نه دی سوي. یعنی موږ دا نسو کولی چې موږ دا ووایو چې موږ روس ته شکست ورکړي، امریکا موږ را مخته کړه نو ځکه امریکې دا ناجایزي وکړي. موږ خو دا نسو ویلی. موږ ته دا څه معلومه په مستقبل کې چې امریکا به بیا موږ ته دوکه راکړي، زموږ لیسټونه به تیاروي او بیا به دغه وروسته دا وایي چې القاعده یې او بیا به نورې د زموږ په خلاف باندې منصوبې جوړوي. دا خبره خو موږ نسو. مفتي صاحب زما یو سوال دی، لیکچر دوران کې تا وویلې چې مطلب انګلیش یو آرټ دی، یو لینګویج دی، دا مطلب دا یو سکیل دی. بیا برته تا یو وضاحت وکړي په دا لیکچر کې چې مطلب دوی زموږ لینګویجز زده کړل، د دې لپاره دوی پروسس وکړي، ورک یې وکړی او اوس هم لګیا دي چې مطلب دوی په علاقو کې د زبان زده کوي. نو آیا برته ته وایي چې مطلب دا کوم زموږ ملګري سوال وکړي چې موږ ولې د دې دفاع نس کوئ یا موږ ولې کمزوري یو، تا جواب ورکړي چې مطلب موږ سره هغه سکیل نشته، ولې د دوی چې کوم کتابونه دي هغه ګره په انګلیش کې شایع شوي دي. نو زما دا سوال دی چې مطلب زموږ په دیني مدارس کې مطلب دا انګلیش چې کوم آرټ دی یا سکیل دی مطلب دا لازمي دی کنه دی لازمي، دا جنگ په مقابله کې دا یو اختیار دی کنه دی؟ الحمدلله د وفاق د طرف څخه زمانی خپل د ضرورت چې دغه زمانی سره راځي. وفاق پر هر مدرسه باندې یو در میټریک لیول پر سکول لازم کی او دغه سره سات تقریبا ګردو مدارس خپل کالجونه تر یونیورسيټي لیول پر ډیری مدرسو خپل یونیورسيټانو دغه کې کلاو کې موږ حتی تر دا زیاده پورې چې زموږ سره کم مفتیان یعنی چې علما سي مفتیانی هغه ته موږ باقاعده انګریزي ورشایو، کمپیوټر و انګریزي موږ ودی ته ورشایو باقاعده. او طالبان حکومت هم ډیر سرتوړه کوشش د انګلیش د زده کړې لپاره کوي به تور سکیل. هغه د نبی اسلام پر حدیث عمل کوي چې موږ د دې سازشونه د دې په زبان کې ونیسو او تر څو نه زده کړي انګریزي تر هغه پورې شاید موږ هغه رقم موثر دفاع نه وکړو. او دا ډیر ښه خبره ده، باقاعده زموږ کمزوري ده. نو کمزوري چې ده د یو خاص وجه سوله چې د انګریز مخالفت و، په دې وجه سره موږ د انګریزي سبا وړل. اوس موږ خپل ریاست رالی خپل دغه دی، اوس موږ زده کوو ان شاء الله. مفتي صاحب زما یو سوال دی، یو ګیله ده سوال بلانی د اشتراک په حواله به ستا وویل موږ چې کله په یونیورسټي کې د اسلامیاتو یو لیکچرر یوسف صاحب نو شاید پیژني سبا د اشتیاري نومېدی. نو سبا د اشتیاري داسې سړی و موږ په ماجد کې لیدلی نه و، د اسلامیاتو ته وایي. نو دغه مکران د خوا نو دغه زه اوس دا تاریخ یم چې مطلب اسلامیات دی د علماو بغیر دی یو موږ ته وایي. نو دا به په معاشره کې چې د زړه څه جوړ شي. ما سوال دا و دلته په بجن کې په یو سکول کې یو عیسائی استاد سبق ورته وایي. نو ظاهره خبره ده چې عیسائی استاد اسلامیات ورته وایي، هغه به څه ورته وایي؟ نو خبره دا ده چې په کار دي چې تبدیلي دغسې البته هلته په کلاس کې یوه کرسچن نجلۍ وه، هغې ماله اخلاقیات راوړل، ما ته ایتیکس ووایه، زما خو اسلامیات. ما ورته ویل مالته خالي اسلامیات ووایه، ستا 10 مارکس چې دي هغه اکسټرا اوله سره پراته دي. دا خبرې ته دومره خوند ورکوي اسلامیات دا ته دا نورو په شوق وایي. نو څه دعوت ورکول پکار دي، دی موږ ته دعوت راکړي موږ به ودې ته ورکوو، څه کار کول پکار. زما سوال دا دی چې د روس چې کوم شکست ولو په دا کې ستا په خیال باندې دا نه دی چې د مسلم امه یو غلطي یې بولو چې د هغه اشتراک ته بړاوه ورکول سوله د روس په شکست؟ موږ خو داسې وایو چې روس چې دی هغه هم یو ظالم و، امریکا هم یوه ظالم و. نو امریکا زموږ سره انډایرکټ لګیا وه، وروستي اهداف ښکاره سو. ځکه نبي علیه السلام الله جل شانه بلکې فرمایي چې یهود او نصارا چې دي هغه ستي دوستان نسي جوړېدلی. روس ارتوډوکس دی او امریکا چې دغه پروټسټنټ د دواړه زموږ دښمنان، خو لیکن همیشه کور ته سپی چې دی هغه ساتل کېږي د لیوه د بچاو دپاره. موږ وقتي طور پر سپی ساتلی وو د امریکې په شکل کې، موږ وروسته شکست په ورکاوی، خو هغه سپی بیا رالی لیونی سو، موږ یې وخوړل. نو خبره دا ده چې سپي پر موږ باندې لیوني سپي حمله وکړه، نو دا دی نسو ویلی چې سړی دی ووایي چې یارن تا سپی ولې د لیوه دپاره ساتئ. موږ دا ووایي چې دا دوه بلاک څه جوړ سو چې د روسو او د روس خلاف، یعنې روس د بلاک سره روس سامراج و، استعمار و.
روس چې دی هغه دی نه دی چې موږ د امریکا او د روس جنگ سره شروع موږ مابین لورغلی روس رالی جنگ باقاعده کابل یې ونیوي یعنی باقاعده زما سټیټ یې ونیوي ما د نه د امریکا دغه د امریکا یو قسم ما سپورټ کوي ما روس په ساخستي دا سینه دی چې پر بل میدان د روس او د امریکا جنگ شروع زر عالم په مابین کې ورول وېدم نو ځکه تاوان وس نه تاوان په دې چې امریکا بیا د دې سره پاید ګټه ویوړه چې روس مات سول او د امریکا خپل ګټه نه مشت روس ته د دې نه چې د امریکا او د روس جنگ شروع موږ یو خوا ونیول د روس او د امریکا جنگ نه بلکې امریکا را لازم په جنگ کې دې زما مدد شروع کړي نو په دې وجه سره امریکا د امریکا پیدا سول دی نه چې ما د امریکا ساتور کړی دی د زړه دی په جنگ باندې ما کار نه لرل دی زما پر ملکو باندې ولس ممالک روس ونیول سوویت یونین ولس ممالک ونیول هغه کې وس د سند دغه دی آذربایجان او قرغیزستان او قازقستان دا ګرد ملکونه وو چې افغانستان نه رالی نو موږ دفاع شروع کړه د نه د چې موږ باقاعده د امریکا په جنگ کې ولغه سوي یو د مداخلت کړې دی امریکا رااله زمون مدد شروع کړي نو په دې وجه سره یو سوال لمسته چې دا کوم موجوده حالات کې دی چې لکه اوس چې چاینا هم سوپر پاورز آلموست دی کې مشتي منو کې نه منو آلموست دی د امریکا ټکر دی نو په دا حواله کې مسلم امت څه پکار دی چې دی کوم سایډ دعا او تبکار نور دغه پکار دی چې الله ما شغل ظالمین بالظالمین واخرجنا من بین الظالمین والغانمین الله پاک ظالم د ظالم سره اخته کې او مشتر مابین وباسي موږ اول جنگ عظیم څخه څه شکست تاوان وخوړی زموږ خلافت عثمانیه مات لیکن په دویم جنگ عظیم کې موږ ګټ ویل دي ځکه تقریبا اکثره ممالک د دویم جنگ عظیم بعد آزاد شو خو هغه د ایټلی سي کده فرانس سي کده برتانیې سي نو خدای پاک یو بل جنگ د چاینا او د امریکا د وکی د دې پرمځکه نو موږ بیا ان شاء الله نور څه درس مهرباني